اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورۃ الملک مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورۃ طور نا مخکې د سورۃ حاقہ نا. مصحف عثمانی کې 67 نمبر سورت دے او اعتبار د نزول سره 77 نمبر سورت دے. د مخکې سورت تحریم سره مناسبت داده یا انت تذکرہ کېدله حقوق د رسالت عادل ته ذکر کېږي مسله د توحید. حق د رسالت او حق د توحید د بنیادی مسائل د عقیدې دي. یا وړاندې صورت کې آخر کې مضمون ذکر کېده د سعادا او د اشقیاء، نیکانو خلقو حال او د بدانو خلقو حال. د نوح علیہ السلام د لوط علیہ السلام بی ذکر شوله، د بدانو د هغوی حال بیان شو. د فرعون ښځه د هغې تذکره وشوله، د هغې نیکې ښځې حال. دلته د هغوی انجام او نتیجه ذکر کیږي چې جنت او جهنم دی. حدیث مبارکه کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي قرآن مقدسه کې یو سورت دی د 13 آیاتونو. خپل ویونکي دپاره سفارش کو ان تر دې چې هغه جنت ته داخل کو، او هغه د سورت ملک. مانا دا ده چې یو سړی سورت ملک ته وایي او د دې سره محبت ساتي، نو دا به د هغې دپاره سفارشي وي تر دې چې جنت ته ورسوي. او سره روایتو کې دا چې نبی کریم علیه السلام به د شپې دا سورت لوسته او دې ته منجیه ورته وایي چې دا د عذاب نه د قبر نه د خلاصۍ ورکوي. خلاصۍ الله ورکوي، خدای یو سبب وي د نجات دپاره. تبارک الذی برکت ورکول والا هغه ذات دی بیده الملک چې د هغه په لاس کې بادشاهي ده. د لاس نسبت الله ته کېدل څنګه چې د الله د شان مناسب وي، ځکه د جسم او د اجزا د جسم او اعضا د جسم د الله چې کوم دی نسبت په دې مطلب نه پوهېږو، نو ځکه ورته وایو کما یلیق بشانه، ځکه دا اجسام بیا الله پاک د اجسام نه دی. الله جسم نه دی، جسمانیاتو نه دی، دا مرکب وي، دکې احتیاج وي. الله پاک کې ترکیب احتیاجات نه وي. متأخرین حضرات تعویل کوي بیده الملک بقدرته، هغې قدرت سره تعویل کوي، خدا تعویل دی. خپل معنا د ید لاس ده او دا ویلی شو چې څنګه د الله د شان مناسب وي. وهو على كل شيء قدير، د الله په هر شي قدرت والا دی. الذي هغه ذات خلق الموت والحیات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند. دا دواړه حقیقتین دي، که مرګ دی نو هم پیدا دی او که دا حیات ژوند دی نو هم پیدا دی. مرګ مخکې ذکر کیږي، دا یقین ته اشاره ده چې څنګه د حیات ته ګورې داسې ګوره یقیني مرګ هم دی. د مرګ او د حیات په منځ کې نسبت بعضې دا فرمایي عدم او د ملکې دی. مرګ موت عبارت دی عدم الحیات عما من شانه ان یکون حیا. عدم الحیات عما من شانه ان یکون حیا، نو دا اوس تعریف عدمی شو. بیا د موت او د حیات په منځ کې نسبت دې ته عدم او ملکه وي. او که د موت تعبیر کړی شي کیفیت متضادة للحیات،
کیفیت متضادۃ للحیات، هغه کیفیت چې ضد دی د حیات سره بے وجودی شو، بیا د موت او د حیات په منځ کې نسبت د تضاد دی. د دې وجه نه هر ټکي کې چې کوم دی اختلاف پیدا دی او دا تحقیق کړی شوی دی. دغه اختلاف ان تر دې چې ګوره په دې مرګ کې هم اختلاف پیدا شو چې آیا دا وجودي دی او که دا عدمي دی. الله مرګ او ژوند پیدا کو، دا یو حقیقت دی چې الله پیدا کړی دی. او حدیث مبارکه کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، دا مرګ به د یو ګډ په شکل راوستی شي. جنتیان او جهنمیان به دواړه ورته متوجي شي او د جنت او جهنم په منځ کې به حلال شي. بیا به مرګ ختم شي. جنتیان به جنت کې همیشه او جهنمیان به جهنم کې همیشه. د دې نه وړاندې چې څومره زی روح دی نو د هر یو باندې به دا پناه راځي. لیبلوکم چې الله امتحان وکي پتا سو ایکم کم یو پتا سو کې احسن عملا خیسته دی په اعتبار د عمل سره، خیسته عمل د چا دی. وهو العزیز الغفور، د الله غالب او بخون کې دی. الذي هغه ذات خلقا چې پیدا کړی دي 7 سماوات هو اسمانونه طباقا یو بل د پاسه. قرآن مقدسه کې د وو اسمانونو تذکره بار بار راغلی ده. د وو زمکو تذکره پرون سورۃ طلاق نه معلومه ده. حواله مې درکوله چې دا وو اسمانونه په جمع ذکر کیږي او زمکه دا په جمع نه ذکر کیږي. یو وجه مطابق چې دا اسمانونه په جمع سره ذکر کیږي چې دا هر اسمان جدا جدا سیز نه پیدا دی، د بل نه غیر غیر دی. او زمکه که متعدد شي خدا تمام پیدا صرف خور ده، نو ځکه زمکه مفرد ذکر کیږي. دویمه دا ده چې سماوات که جمع شي دا ثقل نه پیدا کوي، خو که اعضاء دا جمع شي نو دا ثقل پیدا کوي. نو ځکه قرآن مقدسه زمکه همیشه مفرد ذکر کوي او جمع سره نه ذکر کوي. سماوات جمع سره ذکر کوي. اوس دا چې اسمانونه د بیل بیل سیز نه پیدا دي، نو مفسرین حضرات فرمایي لومبنه اسمان دا پیدا دی من موج مکفوف، دا یو شین رنگی چپه څنګه چې اوبه ته تشنیخ کاری دغه شانتې موج او چپه د هغې نه الله پیدا کړی دی. دویم چې کوم دی پیدا دی من درة بیضاء، دا د سپینې ملغلرې نه پیدا دی. دویم اسمان د سپینې ملغلرې نه پیدا دی. او دریم پیدا دی من حدید، د اوسپنې نه. څلورم دریم اسمان حقیقتا د اوسپنه ده. او څلورم اسمان پیدا دی من نحاس، د پیتلو نه. څلورم اسمان د پیتلو دی. والخامسو پنځم اسمان چې کوم دی نه من فضه، دا د سپینو زرو نه جوړ دی. او شپږم اسمان چې کوم دی نه من ذهب، دا د سرو زرو نه جوړ دی. اوم اسمان من یاقوتة حمراء، دا د سرو یاقوتو نه جوړ دی. هر کله چې د هر یو اسمان د بل نه حقیقت بیلو، نو ځکه قرآن کریم کې اسمانونه په جمع ذکر کیږي او ځمکه مفرد ذکر کیږي. نو 7 سماوات پیدا کړي الله و اسمانونه طباقا یو بل د پاسه. ما ترات ان فی خلق الرحمن، پیدائش د الله کې من تفاوت سکمه بشه. ته په دې کې بس نه نه وګوري هر یو چیز الله موزون پیدا کړي. فرجع البصر، واپس کا نظر وته وګوره. هل ترى من فطور، آیا یې نه ته په دې کې سسوري دی الله مخلوق زمکه غرونه اسمانونه په دې کې صدا سے بدنما سورې ته ګوري. یو په دې کې لارې او کړکۍ دروازې دي اخوشتي، هغه بدنما نه. سو مرجع البصر، به واپس کا نظر کرتین، کرتین تسنیه د دو کرته مراد نه بار بار دی. بیا وته وګوره، بیا وته وګوره، بیا وته وګوره، ته په دې کې څه نقصان پیدا نه کی. ینقلب الیک البصر، واپس بشی تا ته نظر خاسئا ذلیلا، تب ذلیل شي په دې کتلو باندې. وهو حسیر، او استاد نظر بستړی شي، دا به ذلیل شي ستړی بشي، خو لیکن د الله مخلوق کې بس کمې پیدا نه کی. ولقد زینا السما، تاقی سره مون خیسته کړی اسمان د دنیا بمصابیح، پستور سره
د ستورو درې غټې پیدې مو ذکر کولې، یو د اسمانونو ښایست دی، مصابیح ډیوو په شکل ښکاري، اسمان یې ښایسته کړی. وجعلناها موږ دا ګرځولې رجوما ذریعه د ویشتلو للشیاطین دپاره د شیطانانو، په دې شیطانان اولو. واعتدنا لهم ما تیار کړی دوی دپاره عذاب السعیر عذاب سوځونکی. وللذین کفروا د هغه کسان دپاره چې کافران دي بربهم په خپل رب باندې عذاب جهنم دوی دپاره عذاب د جهنم دی. وبئس المصیر او دا بد ځای د رجوع دی. اذا القوا فيها کله چې دی وغورځولی شي په دې جهنم کې سمعوا لها دی به اوري دپاره د جهنم شهیقه اړېدل. دا جهنمین جهنم ته پریستلی شي نو دا به اړېږي. وهي تفور او دا به جوش وي، داسې اڼاره کې یو جوش وي. تکادو قریب دا تمیزو چې دا جدا شي من الغیظ د غصې نه. دا جهنم د جوش د وجې نه ته به چې دا بیلیږي او شکېږي. دا شکېدل ولې کېږي یا په خپله د دې ټکي نه چې کوم ذکر دی من الغیظ دا غصه دی او غضبناک دی په کافرانو باندې، د الله په دشمنانو باندې داسې غضبناک دی چې دا هڼېږي ورته ته دا خوش کېدو. او یا چې کوم دی تپورو تکاد دا جوش وي تمیز و قریب ده چې دی بیل بیل شي من الغیظ د غصې نه د خپل ګرمایش د وجې نه. دا جهنم د ګرمایش د وجې نه داسې خوټ کېږي ته به دا خوټاری داسې دی چې دا جهنم ګنې بیل شي او خوش کېږي. کلما القی فیها کله چې وغورځولی شي په دې کې فوجون یو جماعت د کافرانو جماعت راشي سألهم خزنتها تپوس به وکړي د هغوی نه دربانچي د جهنم الم یأتیکم آیا نو راغلي تاسو ته نذیر یرونکي، تاسو ته انبیا نو راغلي چې د دې حال نه یرولي وي. قالو دی به ورته وایي بلا منه بلا جاءنا رسول ربنا یقینا موږ ته استازي موږ ته نذیر دا راغلي و. قد جاءنا نذیر تاغی سراغلی موږ ته یرونکي فکذبنا موږ د هغوی تکذیب وکړو. قلنا موږ داسې وویل ما نزل الله نه دی نازل کړی الله پاک من شی څه شی موږ انکار وکړو د هغوی نه، دا زموږ قصور. او دا مو ورته ویل ان انتم په دې کې درې احتمال دی چې دا مقوله د چا ده. یو مقوله احتمال دا دی چې همدغه د کافرانو چې کوم مخکې تذکره وه د کافرانو دا مقوله ده. دا کافرانو یې موږ انبیاو ته وی چې الله ایس نه دی نازل کړي تاسو دروغ وایي. مزید دا ورته وی ان انتم نه تاسو ای انبیاو الا فی ضلال مبین مگر یې فی ضلال کبیر په ګمراهۍ لوی کې. او یا دا معقوله شي د مؤمنانو چې کله دوی انبیاو ته وی چې ما نزل الله من شی الله څه نه دی نازل کړي نو مومنانو به د کافرانو ته وی چې ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر. آیا ورته ویلی شي ادخال الهی او دا مقوله د الله پاک شي نو معنا دا ده چې د کافرانو خپل منځ کې چې کوم کلامو چې موږ انبیاو ته دا وی چې تاسو دروغ وایي الله څه نه دی نازل کړي نو الله به ورته دا وایي ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر مگر په گمراهۍ لوی کې چې تاسو زما د انبیاو نه انکار کوئ. نو دا الله جل جلاله بیا د منکرینو ته وایي یا مقوله د کافرانو یا مقوله د مؤمنانو یا الله ورته داسې وایي. وقالو وی دوی لو کننا نسمعو که منگ وی چه منگ اوریدل په دنیا کې د الله کتاب ته مو غوږ ایښی وی او نه عقلو یا منگ پویدل په دنیا کې ما کننا فی اصحاب السعیر منگ بنو په خاوندانو د جهنم کې د جهنم ته بنه راتللی. لہذا د جهنم نه د بچو د پر دوی ذکر کوي چې دوه لارې دي. لو کننا نسمعو دې ته مسله د تحقیق وایي. مونږ چې کوم دی دا تقلید ورته وایي د چا خبرې ته مو غوږ ایښودلی د بل خبره مو منلې وي چې په خپله یو سړی نه پوهېږي نو بل ته غوږ کېدی. نسمعو تقلید مو کولی د چا خبره مو منلې وي. او نعقلو دا مرتبه د تحقیق ده چې په خپله انسان کې کمال وي او تحقیق وکړي په خپله چې کوم دی قرآن نه شریعت نه مسایل چې کوم دی زده کړي دا تحقیق دی. لہذا د جهنم نه د بچاو دوه لارې دي. یا به په خپله دیني تحقیق کې چې په هره مسله باندې ځان پوهه کړي او په هغې روان یې نو خلاص به شي.
او دویمه لاره دا ده که چېرته تا کې دومره تحقیق نه وي نو بیا نسمعو مرتبې ته به راشي، د بل محقق خبره به منې، د بل قابل خبره به منې. په نورو الفاظو کې دنیا کې هم داسې مسله وي، یو سړی منزل مقصد ته رسي نو په دوه طریقو سره رسېدلی شي. یا به د خپل نظر او بنا او خپل حیثیت ټیک دی روان دی، زی ته چې کوم دی بټخیلې ته ځې، مردان پېښور ته ځې، ستا خپل نظر ټیک دی نو خپل کوشش کې روان یې نه وبه رسېږي. او دویم انسان داسې وي چې هغه خپل نظر نشته، ړوند دی، نو چې ړوند دی نو ته به هله رسېږي چې ته د بنا په اوږه باندې لاس کې دی، د کوم سړي چې نظر ټیک دی د هغې په اوږه لاس کې دی او هغه سره روان شي نو بیا به ورسېږي. خو که درېیم نمبر لار اختیار کې چې په خپله د صلاحیت نشته، ړوند او د بل بنا په اوږه باندې لاس نګ دی او وایي چې زه مردان ته نو کیدی شي یو کنده کې پرېوځي، همدغه شان د آخرت لار ده. یا په خپله تحقیق دی چې تا کې نظر ټیک شي او په خپل صلاحیت باندې دین مسلې زده کړي. او دویمه دا ده چې دا تحقیق نه د بل محقق پسې به روان شي. نو ځکه دا جهنمیان وی لو کنا نسمعو که موږ غوږ ایښودی د چا خبرې ته او تقلید مو کوې او نعقلو یا پوهېدلی چې کوم دی او تحقیق مو کړی وی، ما کنا فی اصحاب السعیر، موږ به نه وی په خاوندانو د جهنم کې. فاعترفوا بذنبهم، دوی اقرار وکړي په خپله ګناه باندې، خو دا اقرار څه پیدا نه ورکوي. فسوقا، پس هلاکت دی لاصحاب السعیر د پر د خاوندانو د جهنم. ان الذين بشک هغه کسان یخشون ربهم چې یریږي د خپل رب نه، بالغیب، حالت د غیب والی کې د الله نه یریږي نو الله خو یېرېدلی نه دی، جنت جهنم خو یېرېدلي نه دي. لهم مغفرة، دوی دپاره بخښنه ده، و اجر کبیر، او دوی دپاره اجر دی لوی. واسروا قولکم، تاسو پټوئ خپله وینا، کومه خبره کې او پټه خبره کې، اوی جهرو به، یا تاسو تیزوالی کوئ په دې سره، په تیزه خبره کې، په دې پټ او په دې ښکاره دواړو د الله علم دی. انه بشک الله پاک علیم پوهه دی بذات الصدور، په رازونو د سینو. الا خبردار، یعلمو د الله پوهیږي، من هغه ذات خلق المخلوق، چا چې د مخلوق پیدا کړی دی هغه په دې پوهیږي، ځکه په دې پوهې او خبردار دی. وهو اللطیف، دا دلیل دی. اذ هو اللطیف، ځکه دغه ذات بارک بین ذات دی، ورکوټ نه ورکوټې خبرو باندې د هغه علم دی. الخبیر، خبردار دی. هو الذي، الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض، ګرځولې ستاسو دپاره ځمکه ذلولا تابع، دا ځمکه ستاسو تابع ده، که ته پې کرل کې، ریبل کې، اړی راړی، اوچتې غورځوې، پکې څه کار کوې نو ځمکه انکار نه کوي. فامشو، پس تاسو ځئ فی مناکبها، په لارو د ځمکو. مناکب د منکب جمع د منکب ویلی شي اوږو ته، مراد دلته دینه لارې دي. منزل مقصد ته چې رسې نو په لار به رسېږي، که بې لارې روان شي نو کیدی شي منزل مقصد ته ونه رسېږي. نو ځکه الله د لارو مسله ذکر کوي، فی مناکبها، په لارو ته دی. وکلوا، خورئ من رزقه، رزق د الله، و الیه النشور، دغه ذات ته بس تاسو پورته کېدل وي آخرت کې. او امنتم، تخویف ذکر کوي په تخویف دنیوي سره، د الله د عذاب نه ویریږئ، تاسو د عذاب نه محفوظ کېدی شئ. او امنتم، آیا تاسو به په امن شئ، من د هغه ذات نه فی السماء، چې په اسمان کې دی. د اسمان خو د الله دپاره څه اوسېدلو ظرف نه دی، ځکه چې الله جل جلاله موجود، اسمانونه ځمکې عرش دا خو نه و. که دا الله پاک یو مکان وغواړي نو د اسمان د پیدایش نه مخکې الله چارته و. یا دلته خو په سما اسمان کې دی، او نور بقو باندې ذکر کوي علی العرش استوا، په عرش باندې دی. دې وجنا د علو ته عرش ته چې نسبت کیږي نو د هغې د عظمت دپاره، دا الله د عظمت دپاره د علویاتو ته نسبت کیږي، اسمانونو کې دی، دارنګه په عرش باندې دی. دا چې کوم دی د هغه شان او عظمت ته اشاره وي. وفي السماء اله وفي الارض اله، مخکې دی وی اسمان کې هم دغه معبود دی او په دې ځمکه کې هم دا معبود دی. نو هغه ذات چې په اسمان کې دغه الوهیت او حکومت دی، ان یخسف بکم، چې تاسو ننباسي الارض، په ځمکه، تاسو په دې ځمکه باندې راکاږي.
فاذا هي پس اچانک دا زمکه تمور دا په حرکت کې شي زمکه حرکت کې تاسو پکې نن او زیدینه مسوک بچ کوي شي نه او امنتم آیا تاسو په امن شي من د هغه ذات نفس سما چې په اسمان کې دا اولوهیت ده ايرسل علیکم چې راولېږي په تاسو باندې حاصبا کانی د کانو باران په تاسو شروع کی د دینه مسوک بچ کوي شي پس تعلمون نظر ده چې تاسو به پوه شئ کیف نذیر نذیر یا مصدر ده نو به ویل شي کیف نذیر معنا کیف انذاری زما يرول څنګه تاسو خو ما د عذابون نه يرولې وي او که نذیر دا جمع شي چې کوم ده دا نذور چې کوم ده د جمع راشي او نذیر مفرد شي نو بیا ورته مضاف راو باسي فکیف کان نذیر معنا کیف کان انذار و نذوری زما انبیاء يرول چې تاسو يرول وي داغه انجام څنګه شو فلقد كذب الذين تاقس تکذیب کړو هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو فکیف کان نکیر پسنګ زما انکار نکیر چې کلمه انکاری علیهم بیا زما انکار د دوی په کفر باندې زما انکار په دوی باندې څنګه داغه هلاکت اولم يروا ايدين غوري الى الطير مارغان تفوقهم د پاسه د دوینا دا خپل قدرت دلایل ذکر کوي د مرغو ته نه ګوري فوقهم په دې پیزا کې روان دي صافاتن چې دا کلاون کې دي وزر لره ويا قبيذن او راغونډون کې دي وزر لره په دې هوا پیزا کې مرغې روان دي اب هغه چې کوم دی وزر یو ځل کلاوي او بیا را باندې پکار خدا و چې دا درون جسم دی دا پریوزی ما یمسکوهن نه دی بن کړي دوی لرته پریوتونه الا الرحمن مگر الله بن کړي دي دا د الله قدرت دی چې دوی بندي او پریوزی چې کم دی نه ورنه یا چې وزر کولو کې پکار د چې پریوزی وزر را بن کې پکار د چې پریوزی په یو حال کې دوی نه پریوزی الله بن کړي انه بیشک الله پاک بكل شیء بصیر په هر چیز دې لیدون کې امن هاذا الذی ایا غزات امن ایا غزات هذا الذی چې دادی هو جند لکم داستاسو د پر جند لخر دې جند لکم تاسو لخر دې تاسو د بوتان ینصرکم تاسو امداد کولی شي من دون الرحمن غیر د الله نه نمانه دوی امداد نشي کولای ان الکافرون دی کافران الا بی غرور مگر دا بدوکه کی دی امن هذا الذی ایا غزات يرزقکم چې تاسو ته رزق درکړي چې دا د الله صفت دی چې الله د اسمان نه تاسو لپاره رزق کوي دا هغه اسباب برابر کړي دي ان امسک الرزق ک الله بن کی دا رزق باران بن کی وریزی ختم کی دارنګ نور سپوږمۍ ختم کی چې کوم اسباب د رزق دي بل لجو بلکې دوی نه نوتی دي فی عتوب پسر کشه کې و نفور او په نفرت کې دا په نفرت کې پراته دي په دې باندې سبق بیا هم نه حاصلې افم یمشی مکبن مثال ذکر کوي د مؤمن او د کافر الله فرمایي دا مؤمن چې کوم دی سیده ساده ټیک روان دی او دا کافر چې کوم دی الټا روان دی یو سړی الټا روان یو سړی سیده روان دا دوه برابر کې دي شي نو مسلمان او کافر دا برابر نه دي افمن ایا هغه کس یمشي مکبا چې دازي الټا سرنګون په سر باندې دی روان دی علا وجهی بخبل مخ اهدا دی صحیح دی امن یا هغه څوک یمشي چې دی زی سویین برابر علی صراط مستقیم پنی غلار باندې کنه دی صحیح دی نه ارسنه پویږي چې کم پخپو سیده روان دی دا غوړه دی ول ورته هو الذی الله غزاد انشاکم تاسو پیدا کړی وجعل لكم بغرض تاسو د پر السمع اوریدل والابصار اولیدل الله د اوریدل طاقت درکو الله د لیدل طاقت درکو یا خو انسان عدم و نطفه و جماعت حیثیت د اغنه کم ځای تر واستل سمیع او بصیر او ګرځول والافئده او خاوند زړه الله زړه ورکړي چې په دې باندې د خو د بد ادراک کیږي قلیلا ما تشکرون لک پتا سو کې هغه دي چې شکر وباسي ولورته هو الذي الله غزاد زرعکم چې تاسو پیدا کړی فل ارض په زمکه کې و الیه د غزاد تبتحشرون تاسو جمع کېږئ
زمکه کې پیدا کړي بیا به د الله مخې ته ورځي ويقولون وای دوی متى هذا الوعد کله به دا وعده چې د الله خواته ورځو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی قل ورته انما العلم عند الله بشک دغه وعده علم د الله سره دی خو قیامت دی او د قیامت علم صرف الله سره دی وانما انا نذير مبين بشک زيرون کې مخکارا زما کار خدا دې چې تاسو د الله د عذاب نه ويرو بس فلما راوه کله چې دی ویني دا هو زمير پکې ست راځي دي نه دا دی وعده تراځي دي متى هذا الوعد دا وعده بکلی فلما راوه کله چې دی ویني دا وعده چې دا کنایه د عذاب نه ده کله چې دی ویني عذاب زلفتن قریب او نږدې سی اتور بشي وجوه الذين كفروا مخونه د هغه کسانو چې کافران دي د کافرانو مخونه به تور شي وقيل ابل شي هذا الذي دا هغه دي كنتم چې وي تاسو به تو کذبون تاسو په دې تکذیب کوو تاسو آخرت او حشر نه مانو ولورت ارایتم ما تخبر راکین اهلکنی الله کالله ما هلاکید الله عذاب راشي او ما په عذاب کې گرفتار کی اور ومن معي او هغه سوچ زما سره دي مؤمنان ټول چې کوم دې گرفتار شي او رحمنا یا الله په موږ رحم وکي د دولاري دي نو یا څوک د دې مخ نیولې شي الله رحم کوي دی وي ز ستاره رحم نه منم الله سوکونی سی عذاب ورکی سوچتے چی تپوسی ہوگی فمن یجیر الکافر سوک دے چی پناور کی کافرانو دا پر من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا قل ورتوی هو الرحمن دا غزات رحمان ذات دے آمنا بیہی منگ پا دی ایمان روڑے وعلیہ و پا دا غزات بانی توکلنا زمونگ توکل دے پس تعلمون زدے چی تاسب پوحشی من هو فی ضلال مبین سوک دے پا گمراہ اخکارا کی من گمراهیو کتاسو ولوت ارایتم ما تخبر راکین اصبح ماکم که اگرزی ستاسوب غورن جوری کمی او بچ تاسو استعمال کوي یا د ارټنا یا د کوینا یا د چینینا دا وب الله په جوور باندې تاسو بوزي چې بیا ستا وسنه کیږي چې هغه راو باسي فمن یاتیکم سوق د چروړی تاسو د بما امعين په وګوروانو سره به سوچتی چې دا رواني وبره پیدا کې نشي راوستله مستحب دی حدیث کې دا راغلی چې ته وای الله رب العالمین سورۃ ختم شي اخیره کې مضمون دا ذکر کیږي فمن یاتیکم بماء معین دا شرط شو د پاره دا من جزاء به ته چکم دم دا غرو باسي او حدیث پاک را الله رب العالمین دا وب چکم دی رو باسي او راچوتی کړي دي الله جل جلاله دا وبراو چتی کړي دي یو کافر ته چکم دی دا آیات کریمه اول وسته شو هغه وی دا څوک څنګه خبر ده کله وب چوري لاړی شي نه تذکور او کودالشتي د ازمکه به وښ کو پسې به پخکته لاړ شو راخاره به الله پاک هغه ته نمونه وکولا دسترګو دا او به ولا ختم کړي اچھا دسترګو او به ولا ختم کړي نو ګیا دا ترخی هغه و پرې د ز تخپل سترګو کو سم واچو لہذا د الله صفات دي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ قلم دا نازل ده پس د سورۃ علق نه او مخکې د سورۃ مزمل نه مصحف عثمانی کی 68 نمبر سورت ده اعتبار د نزول سره ویل شي دویم سورت ده او باز فرمای دریم سورت ده ابتدائی سورتونو کې ده مخکینی سورت کې مضمون ذکر کېده دا هغه چا غوي تعن لګاو د الله په توحید کې د الله توحید کې تعن لګولې ده او کامیاب شوی دي او په دې کې ذکر کېږي هغه حضرات او تذکرہ چې چا د پیغمبر علیه السلام پر رسالت کې تعن لګولې ویا کوم چې تعینین د توحید او تعینین د رسالت دي دا برباد عقیده د تصحیح لپاره هغه چې کوم دی هغه دا چې د الله وحدانیت منی او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام رسالت هم منی د دوه سره چې کوم دی د انسان نجات دلته ذکر کیږي مسله د رسالت
نون والقلم نون د حروف مقطعات نه ده څنګه نور حروف مقطعات دي معنا حقيقي الله تعالی معلومه او بعض حضرات تعویل کوي نون بعض فرمای دا مخفف ده د نور نه هغه ذات چې نور منور ده د الله صفتی وي الله نور السماوات والارض او دا نور د الله صفت ده او څوک دا مخفف د نور نه وي نون چې کوم ده دا ویل شي سیاهی ته نبی دا مناسب ده د قلم سره چې نون سیاهی والقلم فدی سیاهی باندې په قلم لیکل کیږي او ورپسې ذکر کیږي او ما یسترون هغه چې دا لیکي او د نون یو معنا کولی شي په مئی سره چونکه الله جل جلاله یو غټ مخلوق پیدا کړی دی چې د هغې په شا باندې د ځمکه ودرولې ده دغه مخلوق د مئی په شکل دی نو بعضې معنا کوي نون مئی سره والقلم قلم نه مراد قلم د تقدیر دی چې الله جل جلاله مخلوق پیدا کاو نو قلم پیدا کړ او ته فرمایل اکتب لیکل وکړه نو قلم وی الله سو لیکم الله پاک ته فرمایل ما یکون د قیام قیامت پورې چې سکیږي دا ولیکا نو دلته مراد د قلم نه قلم د تقدیر والقلم هغه قلم چې لیکل کوي به د هغه تقدیر نه چې کوم دی نقل کیږي څنګه حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سدرۃ منتہا ته لاړو نو اورید صریف الاقلام چې کوم د تقدیر نه نقل کې دی شو د قلم کم کشارو وما یستورون هغه چې دوی لیکین ما انت نیت بنعمت ربک په نعمت د خپل رب باندې به مجنون لیونه څنګه مشرکین او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی دا لیونه دی الله فرمای دا لیونه نه دی لیونی خو په خبر نه پويږي په اعمال نه پويږي هغه د پر ثواب نه او ان لک بشک استاد پر ل اجر ده غیر ممنون چې دا به کټ کیږي نه تا ته الله دون اجر بدر کوي چې دا غي کټای نشته نو څنګه لیونه شو ان لک بشک استاد پر اجر ده غیر ممنون دا به پتاس باطل نشي کله احسان په چا وکړي شي نه په باطل شي لیکن الله فرمای پتا باندې بدغه نعمت زما زباتل کیږي نه وانک لعلى خلق عظیم دلیونو اخلاق نه ابشکته په اخلاق لوی سره ستا چې کوم د ډیر لوی اخلاق دي دلیونو اخلاق کمزې کی حضرت شیخ فرمایلی زمونږ یو ملګری نو دا بل ملګری سره سکه سود لاړم چې کوم دی جیل ته نور کسانو مون یو کس راغ ډیر خپل سیقا خپل سنجیده انسان زبانه تپوس کو شکر کې نه ما چې زه عالم یم ها تو عالم نحوه کې تپوسونه شروع کړو به صرف کې تپوسونه شروع کړو معانیو کې تپوسونه کول ډیر تکړه سړی وي زناستو منو د لاړو یې لګي وبس کما د نورو کسانو ما تاسو کې دا سړی عالم دی چې دا لیونی دی ما ورته وی چې لیونی خو تاسو یې هغه ته وګوره چې کوم د نحوی د صرف او داسې تاسو نه کې په دې ټکو پوېږي چې کوم د تاسو دا لیونی دی په بیا راځي به مې خو ته ناستو مختلف تاسو نه کول وې زرا پاتې دم دراتله مزه چا ملاقات ته تلو مونږ چې را پاتې ماته وی چې زی ماته چا دلاس دی راکا ای مولا لاس ورکو چې لاس مې ورکو چې کنده لاړې راجم کړو ما په لاس کې ټوکړې ته ځان لاړې راجم کړو د خلې نه لاړې زما په لاس کې ټوکړې ماته وی چې اوس ما چې خدا ترشیاله ونه کنه دینه لیونو عقل دیخه الله فرمایي ستا خو ډېر لوی اخلاق دي اوس په دې اخلاق خو نه پوهېده چې میلمه رخصتېږي نو څوک ته لاړې توکي نو کتابونه ویلي خو ذهن عقل چې کوم دی دماغ خراب شوي
نزکوی خلقو تا لیوانی دی دا خلق اللہ و استا ډیر لوی اخلاق دی دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس کی کہ نبی علیہ السلام اخلاق سو چې الله یې صفت ذکر کړي نمورہ بے فرمائی خلقه القرآن د نبی علیہ السلام اخلاق هغه قرآن یعنی قرآن باندې عمل کول الله چې په قرآن کې څومره احکام را لېږلي دي په دې باندې انسان عمل کوي دا د انسان اخلاق ټیک کوي دا به اخلاق زندگی ده وړاندې معاشره کې چې د پیغمبر علیه السلام کم خوی اخلاق دي نو د هغې خو یقینا څه مثال نشته حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی کریم علیہ السلام سره ما لس کاله تیر کړي دي نو لس کاله کې داسې نه چې خادم د چا خدمت کوي نو تمام کارونه دې سم کوي او څنګه چې ګینه مشر غواړي او کشر دې تمام کارونه هغه شانته سم کوي لازمي ده چې ډیر کارونه خرابېږي د انسان نه و نبی علیہ السلام په دې لس کاله کې چرته ماته دا نه دی ویلي چې دا کار دی ولې داسې وکړو داسې دی ولې ونه کړو دا یې ماته چرته نه دی ویلي کله به یو کار پسې ضرورت و نو ماته به انسه لاړ شه د پلاني کار پسې نو زه خو ماشوم هم په دې به نه پوهېدم نه ما به ورته نه ځم پیغمبر علیه السلام ماته وی د پلاني کار پسې نه ما به نه ځم لکه به مو چې زما ځکه د ماشومانو خدا ضد عادتي ظاهري او شانته خبره کوي نو کله په ضد کلک شي بیا به زه روان شو چې به لاړم په لار کې به چېرته هلکانو لوبې کولې نو دی خو هم هلک و ماشوم جو هغه هلکانو تماشې ته به ودرېدم اوس پیغمبر علیه السلام به انتظار کړی و چې انس خو رانغلی نو نبي علیه السلام به په خپله را روان شوی و نو چې به راغلی زه به د هلکانو تماشې ته ولاړم نو د غوږ نه به یې ونیولم انسه نه یې تلی یاره چې اوس دغه دی ځم ښه و نبی علیہ السلام ماتا سنوی کدا بل کسی نو صبر سره کوي کنه و نبی علیہ السلام با ای ماتا غږ نه دی کړی دا د نبی کریم علیہ السلام د ماشومانو سره په کور کې د نبی کریم علیہ السلام اخلاق او بهر ژوند او زندګۍ کې وړاندې مې ته حدیث وې چې پیغمبر علیہ السلام د یو بیبي په کور کې د بلې بیبي خوراکه راولېږله د دې بیبي خادم ولګي د هغه خوراکي چې د چا په لاس کې واغله دیکه ورکړه د هغې د لاس نه پرېوتله هغه خوراکه واخوتله د دې سره چې کم دی هغه لوښی مات شو اوس که دا بل خاون وي چې هغه ناست وي او ښځه چې کم دی بل لوښي له دیکه ورکړي او هغه ماتم کړي او خوراکه واړوي نو دا خاون به څه وي ورته پیغمبر علیه السلام حضرت عائشہ د چکن دی نو داسې نه وایي چې د غلط کار وکړي غارت امکم هغه صفت یې ورله په خیر بدل کو وایي ستاسو مور دومره غیرتي ښځه ده چې په خاون یې غیرت وکړو د پردی ډوډۍ نه برداشي چې ولې ورکړي خو د ښځې ښه صفت دی چې په خاون باندې غیرت کوي او د خاون دا ښه صفت دی چې په ښځه غیرت کوي وګوره ستاسو مور دونه غیرتي ده چې د بل ډوډۍ هم نه برداشي په خپل کور کې چې خاون لی ورکړي هغه ظاهري چې کم نقصان او هغه ولا په حسن بدل کو او بیا په خپل لګې ده هغه اخوتل لوډه چې ست پوي توي شي وي هغه په لاس را غونډي او کم لوخه چې مات شوی دی هغه واپس یو ځای کو په هغه کې اچي دا سي اخلاق یقینا دا د عام انسانانو د وسنه بهر دي بیا بیبي تاسو کې چې خپل غلطي معلومه شوله چې دا خو ما غلطي وکړه د الله پیغمبر ما غلطي وکړه دا راته وایي چې د دې تدارک بشي نبی کریم علیه السلام ته فرمایل بل لوخه ولا ورکا د دې په ځای بل لوخه ورکا تا لوخه مات نو اگر چې دا خو دوه د پیغمبر علیه السلام بی بیانې او دا دوه لوخه د نبی کریم علیه السلام دی هغه ته وي تاسو د خپل کمرې نه اغله لوخه ورکا مولا علی قاری رحمه الله مشکات کې په دې باندې مضمون ذکر کړی او د دې نه وړاندې په خپل بمزما چې کوم د داشم چې الله جل جلاله خو پیغمبر علیه السلام زموږ د لپاره نمونه را لېږلی دی
کوم داسې اخلاق چې څنګه د پیغمبر علیه السلام دی او داسې په نرم خوی چلیږي د بچو سره د کشرانو سره تمام بچی بے سره شي کشران بے سره شي بیا په آداب نه پوهیږي او که سپېړه ته وباسي او تقاریږي نو پیغمبر علیه السلام داسې کړي نه دي نه په دې به په خپله زه حیران یم چې خدای پاک اوس په دې کې سړی څه وکړي نه مولا علي قاري مرقات چې مې کتل نو هغه هم دا ویلي د هغه ما زه شکر دی چې کوم اشکال ماته و هغه تا ته هم دی هغه تا ته هم دا اشکال دی چې هغه وایي که بالفرض د پیغمبر اسلام هغه شانتې اخلاق کې نو ښه خبره ده خو دې خو بچي چې کوم دی د هغوی اخلاق خرابېږي د کشرانو ورونه دي خویندې دي خورینه دي د هغې اخلاق خرابېږي او که نه سپېړه تې وباسي سختي ورسره کې نو هغه خو نبي علیه السلام کړې نه ده نو وایي درمیانه به چلیږي نو په دې مینځ کې به داسې چلیږي چې نه سیخ وسوسي او نه کباب نه به دونه سختي کې چې د نبي علیه السلام د اخلاقو نه لرې لاړ شي او نه به دومره نرمي کې چې کور دې بې سره شي بس دا به لږ دونه ګزاره په دې مینځ کې چلی نو داسې بهر چې د پیغمبر علیه السلام کم اخلاق څومره نقل دي سفر نه را روان دی د یو ځای کې آرام کوي صحابه حضرات یو ونې لاندې بل ونې لاندې تقسیم شول دی هم د یو ونې لاندې آرام کوي وړاندې نه کافر وکته ملګرو ته وایي عمده موقع ده چې اوس زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام قتل کم جو غله دقه دی راورسېده نبي علیه السلام ښوده دی تورې چې کوم دی ونې ته اچولې ده تورې واغستله د نبي علیه السلام یعنې د هغه په اسلحه باندې قبضه وکړه نبي کریم علیه السلام راویښ شو اوس توره د هغه په لاس کې ورته ولاړ نبي علیه السلام ناس ورته وایي اوس وایه څنګه به رانه بچ کېږي اوس خو به دې قتلوم او ښکاره ده چې یو انسان ناس دی او تا ته توره په لاس ورته ولاړ یې نو به څنګه بچ کېږي پیغمبر علیہ السلام فرمیل الله به بچ کی نو پدې باندې اره پیدل را سره روایتو کې دا چې جبرئیل را لې چې کوم دی او پدې وګو مینس کې اوسو کول ورکو چې اوسو کې ورکو تورې ته اخو ورځوله نو چې تورې ته وګورځي د نبی کریم علیه السلام تور واغستا او درېدا اوس ته وایي چې تا برانه څوک بچ کی هغه چې کنه وته ډېر خسړې ښه ته ډېر خسړې نبی کریم علیه السلام ورته ایسا مانوي کدا چې کوم د بل انسان داسې چې قاتل دی او د هغه د قتل بندوبست وکړي نو صبر ورسره کوي نو الله فرمایي و انک لعلی خلق عظیم نو بس کوشش به دا کوي چې سنس اخلاق د نبی علیه السلام په ځان کې راولي پس تو بصیرو زر دی چې تبیني و یبصرون او دی به هم اینی بأیکم المفتون چې کم یو باندې لیون توب دی ته لیونی او که دوی لیونی دي وإن ربك بشكستارب هو أعلم خپويږي بمن ضل باغ چا باندې چې گمراهي عن سبيله د لارې د الله نه وهو أعلم د الله خپويږي بالمهتدين په هدايت ولو گمراه هم الله پیژني او هدايت ولم پیژني فلا تطيع المكذبين تتابداري مکو د تکذیب کوونکو چې کوم د الله د توحید منکر دغه خبره ممنه صح حضرات دلته واقعه د یو مالدار انسان چې کوم ولید دی دا ذکر کوي دا مشرکین راولې کو ځکه چې د مالدار سړیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چرته وتا وای چې د خپل د دین نه قلار شي نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته و دونه مال بدر کم پلان کې بدر کم تب خپل دعوت پرېګ دی الله پاک داغه صفات ذکر کوي د دې ولید چې دا مالدار انسان او د دیار لزامن دریو پکې ایمان راوړل نور نه دی راوړل هشام ابن ولید ابن ولید او خالد ابن ولید دا درې کسانو پکې ایمان راوړل خالد سے هم د بچی دی د خالد بهادری او جرأت نو خلک وې دا پښتون کنه پښتون نه وکا دا چې کوم دی د عربو باشندو د ولید بچیو خدا ډیر مالدار سره دا غزوی کوم دی او خدای په خپل چې کوم دی سنجیده او خيار سره مو او جنگي امور کې ډیر ماهر بس چاته الله مهارت ورکي الله فرمای فلا تطيع المكذبين ودودوي خو خيلو تدهنو کتو سر نرمي وکي فيدهنون دویم نرمي کوي تدهنو دا د دهن راوته دهن تیل توي
او چې تیل په کم سیز باندې واچولی شي نو دا نرم شي پاسته شي ځای پوس کی الله وایي که ته سره په دې بېدینۍ کې پستېږي نه هغوی هم تا سره پستېږي. نو آیت نه پته ولګېده چې په دین کې به د چا سره پستی نه کوې. دې ته مداهنت فی الدین وایي. مداهنت فی الدین دا حرام دی. یو چې کوم د اخلاق دی هغه جدا دی، یو مداهنت دی دا حرام، دا جدا ټکی دی. لہذا مسله دی چې قرآن مقدس او زمون شریعت دا وضع الهی د الله د احکام مقرر کړي. یو سړی په دې کې د چا سره نرمی او سمجھوتے نشي کولی چې خیر دی نیم به دا دین کو نیم به دا دین کو، لږ به خبره اسانه کو نیشي اسانه ولی. پخوا چې کوم د یو بادشاه راغلی و د هندوستان اکبر باچای ورته وی، هغه دا وی چې په د هندوستان کې څومره خلک اوسېږي نو د دې غونډو نه به لږ لږ دین به ترې رایوځای کو، څه به د اسلام نه راولو، څه به د هندوانو او څه د سیکانو او څه د بل او څه د بل. نو لہذا دا به د دې غونډو باشندګانو د هندوستان دپاره به یوه لار شي، نو د یو بل سره به تاسو اختلافات نه وي. نو دلته اکبري دین ورته وی. اکبری دین یې ورته وی چې دا اکبري دین دی خو دا الهي دین نه دی. نو د دې وجې نه هغه انسانان چې هغې کوشش کوي چې دین اسلام د بل سره یو ځای کوو، یعنې چې دا پخوا مسلې لږې سختې وي، اوس به لږ اسان کو چې د ماحول ته وګورو، دنیا ته وګورو، د هغوی سره لږ شانې په لیول کې برابر کو، په نورو الفاظو کې ماډرن اسلام به ترې نه جوړ کو. خیر دی چې کوم دی په سر د ټوپۍ پټکې نه وي که نه، مزیدار خته پرېږدوه چې کوم دی اړوه، دا دی دا ټوپۍ څه فرض ده، دا پټکې څه فرض دی. ویښته دي چې کوم دی الله درکړي دي مفت فصل دی، نو بس چې څنګه ته جوړې چې کوم دی هغه شانتې جوړ کړه، دا څه ګرانه خبره ده، خو لږ به په دې کې لچک به پیدا کړو. دی ورته داسې وایي دا ګیره ده نو یا غټه یا کچه، خو ګیره خو ده که نه، نو لږه لږه شانې دي وي، نو څه چل وشو، لږ به خبره اسانه کړو که نه. دې دنیا ته وګورو چې کوم دی دنیا کې خلک زیات چې کوم دی ګرځي، نو هغوی پینټ شرټ اچوي، نو دا کمیس پرتوګ خو مقصود د بدن پټول دي، نو د دې بدن پټولو په ځای باندې چې کمیس پرتوګ دي، نو خیر دی چې کوم دی پینټ شرټ دې واچولی شي. همدارنګې ګوره کپړو کې ښایست دی، د دې ښایست په ځای باندې خلک ښایست چې کوم دی ټای ګڼي، نو موږ به دې مرۍ ته پکې ټای هم واچو. داسې مسلې داسې لازمي خبرې خو نه دي چې په دې د عمل کوو، نو لږ به په دې کې لچک پیدا کړو، نو دنیا سره به موږ دا لیول برابر شي. دی مسلمان او مسلمان هغه شانتې حولیا لږ به راکمه شي، نو د نورو سره برابر شي. نو دا اسلام دی، دا اسلام نه دی. دا د خلکو دین به وي خو د الله دین نه دی. دا بدن الله درکړی، دا کفرۍ الله درکړی ده، او دا ویښته الله درکړي دي چې څنګه الله غواړي هغه شانتې به ستا کفرۍ وي. ته به دې ویښته داسې نه جوړې چې کوم دی څنګه چې د کافرانو د الله د دشمنانو ویښته دي. ته به دې ګیره داسې نه جوړې چې کوم دی څنګه چې بېدینه خلک ورسره کوي. ته به ستا ګیره به هغه شانتې وي چې څنګه د انبیاو ده. ستا کپړې به هغه شانتې وي چې کوم د مسلمان حلیه ده چې هغه د ستر او د عزت ده. په دې انداز به ګرځې. بیا داسې اعمالو کې داسې معاملاتو کې دا هر یو به د شریعت برابر وي، په دې کې به کمې نه کوې، ورنه د دین نه به بل خوا وځي. ولا تطیعوا تابعداري مه کوه کل حلاف د هر قسم خور مهین سپک. آیت نه دام پته لګي چې بېځای قسمونه ډېر دا به نه خوري، د فقها مکروه وي، بس چې څه خبرې قسم دی والله دی او بالله دی، داسې قسمونه بېځای ډېر خوړل دا مکروه دي، نه به خورې. نو ته تابعداري مه کوه د قسم خور چې دا مهین دی. حماز دا چغل خور دی، د یو خبره بل ته رسوي. مشاء حماز چې کوم دی همز هلته وروسته چې کوم دی سورت همز کې را روان دی، ویل لکل همزة لمز. یو همز وي مخامخ د چا عیب لټول، مخامخ ورته وایي ستا داسې شکل دی، مور دې دا، قوم دې دا دی، پلانکی دې دا دی. نو تابعداري مه کوه د هغه چا حماس چې هغه عیب لګونکی دی، مشاهد وړونکی دی، بېنمیم په چغلۍ باندې د یو خبره بل ته وړي شیطانت دپاره. مناع للخیر دی، منع کوونکی د خیر دی، معتدن زیاتی کوونکی دی، اثیم ګناهګار دی. دا تمام د ولید صفات دي چې که دی مخکې نورم ذکر کېږي. عتلن
عطل دې ته وایي چې هغه په خپل فکر روان دی د بل خبره نه مني. څوک ترې نه تعبیر کوي خودرایا چې په خپل فکر رواني. پښتو ته ورته ویلی شي سرکشه هغه ته وایي چې بس هغه په خپل سوچ دی خو د بل خبرې ته غوږ نه ږدي. نو عطل دا سرکشه دی. بعد ذلك دا غینا پس زنیم ویلی شي دې ته الملحق بقوم وليس منهم. یو انسان د یو قوم پسې ته پیوسته کې او دا غینا نه چې دا قوم دی نه د دې پلار دی نه او ته پسې ولګې نه موږ ته حرامي وایي. د پلار بچی نه دی او ته پسې پیوسته کې دا د پلار بچی دی، د دې قوم نه دی او ته هغه پسې پیوسته کې نو دې ته حرامزاده ورته ویلی شي. نو بعد ذلك دینه پس زنیم دی حرامزاده دی. او دا ولید هم د قشانتی او چړوبه کې د پلار نو اتلس کالو پورې داسي اتلس کاله پس چې کنده بیا مغیره وې دا زما بچی دی. نه د بل قوم پسې ونخته ان کان په دې وجبانه چې د زامالین خاوند مال دی و بنین او د زامنو دی ډیر مال دی او زامن هم ډیر زکات دیار ل زامن. اذا تتلى عليه کله چې لستی شي په د باندې آیاتنا زما آیاتنا نو قال دی وی اساطیر الاولین دا قصې د پخوانو دي. سنسمه الله فرمای زر دی چې زبد داغ ولګم چې کم دی وسم ویلی شي داغ لګولو ته علی الخرطوم د پدې پوزا. خرطوم اصل کې خرطم ته وی چې کم د آتی وی او د خنزیر وی نه د پوزا لګا غټا وا. الله وی دا غټه پوزا خرطم دې کنه په دې بدله داغ ولګوما. بیا چرته د مجاهد نیزه او تور ورسه د زخمی شو هغه باندې داغ جوړ شو. انا بلوناهم بشک ز امتحان اخلم د دوی کما بلونا څنګه چې ما امتحان اغسته او اصحاب الجنه د خاوندانو د باغ والا. بعض فرمای دا یو قصه الله ذکر کوي د عبرت د پاره او څوک فرمای چې نه د حقیقت عمدغه شانته و. یمن کې یو نیک صالح سړی و هغه یو باغ ځان له برابر کړو او دغه نیک صالح انسان چې بکله باغ را ورسېدو نه بعضې دا فرمایي چې د باغ د حاصل به درې ځای کو. یو ځای به د خپل ضرورت دپاره خپل بال بچ ته واچو او یو ځای به د هغې خرچه د باغ وګرځوله چې واپس د باغ خصمانه پې وکړی شي او یو ځای به مسکینانو فقیرانو ته ورکړه. دا د هغه معمولو بس چې باغ به څونه پیداوار کوو خو په دې درې به تقسیموو. او بعضې دا فرمایي چې دا باغ به ورسېدو نو مسکینان غریبانان مسافر هغوی ته اجازه وه چې بوټي ته به نه خیجې او لاندې چې څه پرېوځي هغه ستاسو دي. نو بس هغه وخت کې خو ډېر د غربت زمانه وه دا د خلکو دپاره ډېر لوی غنیمت و. او چې کله به دا باغ داسې شو چې میوې شو کولو ټیم به شو نو مزدورانو ته دا چې تاسو شو کوئ خو چې کم ښکته پرېوځي ته بوټي ته خیجې او څه پرېوځي یا لاس ته پرېوته دا به نه راخلې دا به صرف د مسکین دپاره. نو بس دا چې څه به پرېوتل په خپله نو بس باغ کې به غریبانان پراته و چې کنده خامخا په باغ کې میوې را پرېوځي او دارنګې چې ته شو کې نو بوټی خوځېږي را پرېوځي لاس نه را پرېوځي. نو دا چې څوک پورې به که هفته میاشت دوه به باغ روانو جو دې غریبانان به پې کار کېده. د هغه دا معمول چې کله دی مړ شو نو درې زامنې دي. دوی خپل منځ کې مشوره وکړه چې یاره باغ زمونږ دی او مسکینان فقیران په تیاره باندې رانه خوري دا دې په څه شکل بندول پکار دي. پلار خو کمقل و خپل مال یې بل له ورکوو. او بعضې فرمایي مشورې داسې کوله چې پلار خو یو کس یو کورنۍ و نه په دې باغ باندې ګزاره کېدله خیر که د هغې نه څه مسکینانو ته هم ورکوو. اوس خو مونږ چې کوم د درې کډې شو ځکه چې درې زامن یو درې کوره یو نو په دې خو زمونږ کار نه کېږي نو اوس دا مسکینانو ته نه ورکوو. نو څنګه به نه ورکوې نو مسکینان خو مختر یا خو به راځي چې باغ شو کېږي. وی داسې کار به وکړو چې د شپې به وختي لاړ شو. نو الله فرمایي کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا کله چې دوی قسمونه وخوړل لا یسرمونها چې دا باغ به کټ کوي مصبحین سبا وقت
چې سبا کېږي نو دا باغ میوې به موږ د شپې راوړو. ولا یستثنون او دوی پکې استثناء ونه کړه. یا مراد ده چې دا کټکو به دا باغ خو انشاءالله یې ورسره ونه وي. یا ولا یستثنون دوی تینا استثناء ونه کړه د الله حق او د مسکین حق یې ترې ونه ایستو، بلکې دا به د شپې به دا غونډ باغ ځان له راوړو او مسکین او د الله حق یې پکې ونه منو. نو د شپې یو بل ته آواز کې روان شول. فطواف علیها پس گردش کو پدې باندې فطواف احاطه وکړه علیها پدې باغ باندې طائف یو حادثه من ربک طرف درفستانه الله پدې باندې عذاب راولېګ وهم نائمون او دوی لاودو. دا خلاود دي پښمنی کې بزید پښمنی نه مخ کې باغ برباد شو او دا وګرځي د فاصبحت دا وګرځي د کسوریم په شان د تور شپې چې دا باغ وی بوټي پکې ولاړ دي کنه او دا غون وسوځيږي په ځای باندې سوکړه تک تور پراته دي نو دا غي زینه تور شپه ښکاری وی دا مې داسې ختم کو دا مې ولا وسو چې دا د تور شپې په شان شو. او دویم بازی معنا داسې کوي فاصبحت دا وګرځي د کسوریم په شان د لو شوي څنګه چې فصل ته اورې به داسې مې دا باغ اورې بولا. فتنادوا د یو بل ته आवाज کو مصبحین سبا ټیم کې چې سبا راخیږي یو بل ته ور وټکل کا شابه زر راوځه ان غدو چې وخت لاړ شي علی حرسکم خپل فصل ته ان کنتم صارمین کې تاسو کټ کوونکی پته لګي دا باغ اوم دی په دې باغ کې فصل پکې اوم زکه حرس ذکر کیږي حرس فصل ته وایي. فانطلقوا پس دوی لاړل وهم یتخافتون پټې خبرې خپل مینز کې کولې روان دی خبرې پټې کوي د لپاره چې څوک وانه وري مسکینان را پسې را نشي. الله يدخلنها چې داخل نشي دی باغ ته اليوم نرز علیکم پتا سبانی مسکین څوک مسکین وغدو دوی سحر وخت لاړ علی حردن په خپل مقصد کې قادرین چې دی قدرت ولدي دوی وی چې ان شاء الله موږ په دې مقصد اوس کامیاب یو چې غریبانان خبرېږي او راضي موږ به میوه کور ته رسولي. نو چې ور روان شو ورسېدل فلما راوها کله چې دی وکړه دا باغ نو قالو دی وی ان لضالون بشک من خطا شو ورسېدل کله دلته خو باغ نشته دا سي معلومیږي چې شپه دا هغه لار بیل و موږ په بل لار راغلی بل طرف ته ووتلو من خطا شو بیا ښه سوچ وکړو چې لکه خطا شوي خو نه یو لار خو حقه وه په هغه لار رالو پټي خو چاپېره ماغه دي زنګ د باغ هغه ځمکه خو ده نو چې ښه یې وکتو چې ځمکه هغه ده چاپېره پټي هغه دي لار هغه ده او باغ نشته نو پته لګي باغ خراب شوی دی بل نحنو بلکې منګه محرومون من محروم پاتې شو هغه تمامه خوراکه رزق ختم شوی دی. نقال اوسطهم وی په دوی کې درمیانه یا د درمیانو په اعتبار د عمر سره یا درمیانو په اعتبار د عقل سره. علم اقول لكم تاسو تنویل لولا تسبحون تاسو تسبیح ولنوي هغه ټیم ورته دی چې ګوره پلار څه کول نو صحیح کارې کوو د الله تسبیح وایي الله به په دې لږ شیز کې موږ ته برکت واچوي خو دې نورو له خبر نه منله. اوس په دې وخت کې دوی ته فکر رااله نو قالو دی وی سبحان ربنا پاک دې زمونږ رب ان كنا ظالمین بشک من یو ظالمان. آلته مخکې پاره کې چې کوم د الله د دوه کسانو مثال ذکر کاونو هغه چې کوم ظالم او دخل جنت و ظالم لنفسه ما اظن ان تبید هذه ابدا نو چون کې هغه په خپل ظلم برقرار پاتې شوی دی نو الله پاک هغه سندي ورکړي او ویلې شدي حضرات توبه ویستلا په خپل ظلم برقرار نه دی پاتې شوی نو الله دوی له بیا عوض ورکو بیا یې بوټي وکړل هغه داسې غټ بوټي جوړ شول او داسې لوی انګوري ونیول چې د انګور یو غونچک به دا یو خچر بار ته نه جوړېده. نو گویا دې کسانو د صالح انسان بچیو د آدم علی السلام صفت خپل کو چې خطا ته نه وشول نو واپس توبه وباسي او هغه ظالم چې هغه خطا وشو خو لیکن هغه توبه ونیسته هغه د ابلیس صفت خپل کو ان دوی ته الله بیا دا باغ داسې ورکو. نو فاقبل متوجه شول بعضهم بعض دوی علی بعض بعض نور باندې یتلاومون یو بل ملامت کول قالو دی ویا ویلنا افسوس دې موږ د پر ان كنا طاغین بشک موږ یو چې کوم د طاغین سرکشه موږ زه ته کړه د حق نه خوتیو د حد نه خوتیو
عسى ربنا قریب د چې زموږ رب ایوب دلنا بدل کړه کې موږ خیرا منها غرد دینا ان الى ربنا بشک مخبل رب تراغبون رغبت کون کی رجوع کون کی کذالک العذاب الله فرمای دارنګ زما عذاب د په دنیا کې ول عذاب الاخره خامخ عذاب د اخرت اکبر د لوی د لو کانوا یعلمون کاش کدی پویدل دا خدا ظالمانو نتیجه شو اوس د نیکانو حضراتو ان للمتقین بشک د پاره د پرهیزګارانو عند ربهم پنځ د خپل رب باندې جنات النعیم جنتون د نعمتونو دي دوی کامیاب خلق دي دوی جنتون د نعمتونو دي تقابل الله ذکر کوي د بد او د نیک سخیل یو شان بشو د کافر او د مسلمان سخیل یو شانتی بشو نه افنجعل المسلمین آیا من ګرځو مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو استفهام د انکار د پاره ده نه موږ د مسلمان پشان د مجرم نه ګرځو مالکم سلی تاسو د پاره کیف تحکمون تاسو څنګه فیصله کوي ام لکم یستاسو د پاره کتاب ده چرته الله تاسو له آسمانی کتاب درکړي فيه تدرسون چې پاغه کې تاسو درس کوي اغل ولی او د خپل اعمال متنه معلوم کړي دي او په کې دا مضمون هم تاسو معلوم کو ان لکم بشک تاسو د فار فيه پدغه کې لما اغدی تخیرون چې تاسو ځان د پر غوړه کوي هغه کتاب کې به تداویل چې تاسو خوخیا به ملایويږي د سیمه د تویلی نه ام لکم یستاسو د پر پمنګ باندې ایمانون علینا قسمون دی پمنګ وعدی دی پمنګ چرته می تاسو سره وعده کړی دا او دا سی وعده بالغتون الی یوم القیامه چې هغه رسیږي ورځ د قیامت ته او د قیامت پورې خېګړې به تاسو سره کوم ان لکم بشک تاسو د پر لما تحکمون هغه دي چې تاسو فیصله کوي څه فیصله کوي جو ټیک ده دا څه مې د تویل دي سلهم تپوسته نو ک ایهم کم یو پدوي کې به ذالک زعیم پدې د زیموار څوک دا سشتي چې هغه عزت زیموار مچ او الله زموږ سره په آسماني کتاب کې دا سی وعده کړی و دای راته ویلي ام لهم یادوی د پاره شرکا او شریکان دي چاغي وته د لار خو ولین فدیاتو به شرکائهم دوی دراولي خپل شریکان ان کانوا صادقین کوي دی رښتونی نو دا یو خبره هم نشته یوم هغه ورځ یکشف عن ساق ویل شي پنده ته اوس دی وی سورۃ الملک چې الله باندې د لاس اطلاق کیږي دا د متشابهات نه چې څنګه د الله د شان سره مناسب همدارنګه ساق پنده ته وی چې د الله د شان سره مناسب وي نو پنده موږ پیژنو خود الله په شان کې نه پیژنو وجدا دا چې دا د جسم حصہ ده دا د بدن حصہ ده دا مرکب وی الله جل جلاله د جسم نه د ترکیباتو نه د داسې سيزونو پاک دی نو بس چې د الله د شان سره څنګه مناسب وي د تویل شي تجلی خاصه ناغورس چې کولو کړی شي ان ساق د پنده نه پنده ښکار شي ويدعون ديرا غختل شي الى السجود سجده ته چرشي سجده وکي فلا يستطيعون د دوی بطاقت نه چې سجده وکي کم سړي چې په اخلاص سجده نه د کړي نه هغه د پر آلته د سجدي طاقت نه ملويږي د منافقانو د پر او کم چې مخلص مؤمنان دی هغه به سجده کوي او بعض کې نه معنی کې ساق سخته ته وي یوم هغه ورځ یکشفو چې لري کړي شي عن ساق د سخته نه کما سختی وي د سختی الله رفع کی او بیا دوی ته چې کوم دی فرمایي ويدعون دیرو غختل شي سجده ته فلا یستطيعون د دې بطاقت نه سجده لګول خاشعه ابصارهم ذلیل بيد دوی سترګي ترحقهم ذل رسیدل بيد دوی ته ذلیل والے چې دا تور شي وي وقد كانوا تاقي سرو د يدعون دیرا غختل شو الى السجود سجدي کول ته دنیا کې ورته ویل شو الله ته سجده وکي وهم سالمون او دی ورو ملای نټیټا ولا فذرني فريق دوا ما من يكذب اغه سوچ هغه تکذیب کوي به هاذ الحديث پدې خبر باندې سنستدرجهم زر دې چې زی بدا درجه په درجه ني سمن حيث لا يعلمون دا هغه طرف نه چې دوی نه پويږي دوی تمال متاع ورکوم خدای سره خېګړه نه ده دا استدراج دی وهم لی لهم زمهلت ورکوم دوی ته ان کیدی متین بشک زما غریف مضبوط دی مهلت ورکم خو چې به نسمنو بیاي کلک نسم نبی کریم علیہ السلام فرمایلی ان الله لا یملی الظالم الله ظالم ته ټیم ور کوي سو توینا دا ظالم لګي دروانی کی الله وت سوینا
بیا چې کوم د ونیسي فاذا اخذه لم يفلته چې کله الله دا ظالم ونیسي لم يفلته بیا ته نشي خلاصېدل بیا الله کلک ونیسي او ځکه کلک ونیسي ان اخذه علیم شدید بشک د الله نیولو غریب دا ډېر دردناک سخت دی نو الله فرمایي دوی نسم من حيث لا يعلمون او املی له مهلت ورکوم چې خو به ونیسم ان کیدی زما تدبیر متین مضبوط وی ام تسألهم اجر تغواړي دوی نه مزدوري دوی نه څه پیسې ټکی غواړي چې دوی دین ته ناراضي فهم من مغرم پس دوی دغه تاوان نه چې کم پیستې نه غواړي نو مسقلون دوی درانه دي ام عندهم آیات دوی سر الغیب او د غیب د لوح محفوظ دی په هغه کې ګوري فهم یكتبون پس دا غي نه لیکل کوي دا سی ور سره حق مل دا سره نشته فاصبر صبر کول حکم ربک د پاره د حکم د خپل رب ولا تکون کتمکه ک صاحب الحوت پشان د خاوند مئی تلوار مکوا یونس علیہ السلام واقع ذکر کړي وچا غلق تلوار وو د الله د قانون برابر هغه خپل فیصله وکړه چې کله کوم قوم ایمان را نوړي نو الله پیغمبر ته وی هجرت کوا هغه له عذاب ور کوي دغه قانون ته یونس علیہ السلام وکړه روان شو خو الله ورته صراحتا دا سنو ویلي خو بیا د الله پیغمبر دی الله پاک هغه نه دروغجن کوي دا غتلو سره قوم ته عذاب شروع شو نو الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي ته دا سه تلوار مکوا اذنا دا کله چې د आवाज وکوه هو مکذوم او د ډکو د غسینا لولا انت دارکه کنه حاصل کړه د پر نعمت من ربه نعمت د خپل نو چې دا نه حاصل کړي نو دا په دې خېټه کې به پروت الله به صفي بدنه الى يوم يبعثون قیامت پورې په کې دا شانته ختم شوی لانو بیز بالعراء خامخ دا غلو بیز دا غرزول شي بالعراء په صحرا باندې میت الله حکم کو صحرا ته واچو وهو مذموم او د ملامت کون کې د خپل ځان په خپل ملامت کو فجتباه ربه ورکو د خپل رب فجعله وګرځو من الصالحین د اعلى صالحان نه چا مرتبه د نبوت دا و ايکاد الذين ان دا مخفف د مستقل نه د ضمیر شان پکې حذف دی دو مطلب ویلیش و انهم بشکدا کافران یکاد الذين قریب دا هغه کسان کفرو چې کافران دي لا یزلقونک چې تا او خوې به ابصارهم بخبل سترګو باندې پتا باندې نظر بازیو کې نظر د باندې او چر یو هلاک دي کی نبی کریم علیہ السلام فرمایلی دي چې نظر دا حق دی دا حق دی چې کوم د انسان قبر ترسي او ساروي کټوي ترسي بچا باندې نظر او چلیږي نو ساروي کټوي ترسيږي په عربو کې دا سه نظر باز خلق بوچي بالکل په نظر کې دا وتلی خلق نو کور کې به کله وي لکشانه وخت ته کومړ شوی دی وخت نه ملایويږي دا سه وخت خو وخت کې وي نه چې څنګه مثال اوس قصابي کیږي هغه چرته کمزې کې وساروي الله شو به باغ تقسیم شو خلکو باغ او خړو بیا بچته انتظار کېدل د دې نظر باز وي هغه وخت ته غړ شوی دی وخت نه ملایويږي ماشوم ته ورسلو خیرواله راځي چیزو لوخه به راوغستونه چې بار د چا وخو یره خو ناشنا او خدا کنه او بچی دې به خاطر به بو خطر کېدله به دغه بل علاج نو بس الله له وکړ مجبور به تقسیم ولدا بس لوخه مخ کې نه وړو راځه زخ اوس کار کومه دا سه نظر باز خلق کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پس به دار واسطه چې په دې باندې نظر واز موجود دی چې کوم دی هلاک شي وړاندې مضمون دا وی چې کوم د پچا باندې نظر داسې قصدن استعمالول دا حرام دي تکلیف چاله ورکول دا حرام دي کوم انسان ته پته لګي چې زما نظر لګي نه پچا به قصدن خپل نظر نه استعماله نو دا څه وای چې ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا څه وای امید ده چې بيستا نظر پچاونه چلیږي همدارنګه چې بل سړی د چا نه یریږي د نظر نه غد فرض د تعلیم دی نه پدې بداغه نه ځان ساتي یو هم دا کلمات دي چې دا بوای ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله او دا سورۃ اخیری آیاتونه فجتباه ربه پدې وسان دمای دا دم دی یو دمه طریقه چې کوم د علاج حدیث پاک کې دارا غلیدا یو سړی باندې څا نظر ولګي خود ته معلوم دی چې دا نظر را باندې پلانی کس چلاولې دی
نو بیا به داسې کار وکړي هغه ته بیا لکه تا را باندې نظر چلولی دی او ستا د وجې نه زه بیمار یم اوس ته اودس وکړه او د اوبه د اوداسه دې ماله راکړه همدغه شانتې وکړی شول یو صحابي دی سهل ابن حنیف دا چې کوم دی لمبل بل کس نو چې هغه د غسلخانې نه راووتو نو ډېر مزېدار ښکلی بدن دی دی بل چې الله ما خو داسې چېرته بدن نه دی لیدلی چې به سړی په ټک باندې پته به پرېوته نبي کریم علیه السلام خبر شوې تاسو په چا داسې ګمان کوئ او چې پلاني کس خبره کړې وه د هغه ډېر زیات تیز نظر لګي ورشه ورته ووایه چې اودس وکړه نو هغه به اودس وکړي بیا به په دا چې په چا نظر لګېدلی په دې بیا د پاسه واچې طریقه به مولا علی قاري داسې ذکر کړې ده چې دله به اوبه یوسې او غټ خانک به ورته کېدی دغه خانک کې به دی خپله خښتګ وینځي خښتګ پېژنئ که نه کوم چې د انسان د بدن سره لاندې کپړه لګي دا خښتګ به وینځي او بعضې فرمایي چې دی پکې استنجا وکړي خو داسې استنجا چې مثال بدن پاک دی دا نه چې اوس هغه د پلش نه راووت او پکې استنجا کوي خو مخکې اودس دی ښه پاک صاف سړی دی خو زنانه ده او که سړی دی نو بیا به په دې کې لکه مثال اوس تاسو درس ته ناست نو ټول ښه صفایي خو ستا په چا نظر لګېدلی به ته غټ خانه کېږدي ته به په دې کې خپله استنجا وکړې بیا به د هغې نه پس خولې ته اوبه واچوې دا پکې توکي پوزې ته به اوبه واچوې دا پکې توکي بیا به مخ وینځي په همدې لوښي کې بیا به اوبه راخلې چې کوم دی او دا لاس به تر مړونده پورې وینځي کوم ځای پورې چې دا خوځېږي دې ځای پورې به وینځي مټ به نه وینځي بیا به اخر چې کوم سنګل دی او دا لاس تاویږي دا سنګل بند دقه به وینځي داسې به دا بل لاس چې کوم ځای پورې تاویږي دا به وینځي مټ به نه وینځي دا چې کوم مثال په طور اخري مړوند دغه تاویږي مټ نو دا به وینځي همداسې به چې کوم دی خپې وینځي تر پړکو پورې بیا به بره پنډۍ نه وینځي د پنډۍ نه بره کونډۍ به دا وینځي دا کونډۍ به وینځي اوبه په هغه کې واچوي دا ټولې اوبه چې دی پکې جمع کړي به دا چې په چا نظر لګېدلی دا سړی به شا کې اخوا مخکې بل به د شا نه د اوبه راوهلي او په دې سر به ورته ورواړئ دا یې طریقه ده نو پیغمبر علیه السلام هغه ته ورشه اودس وکړه اوبه راوړه او په دې ور واچوئ دا خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي او دا نوره طریقه چې کوم دی بیا دا محدثینو داسې ښوولې د ملا علی قاري داسې ښوولې ده نو چې د چا نظر لګېدلی به داسې کوي بیا به انکار نه کوي په دې وخت کې تو چاته وې تا را باندې نظر لګولی چې کوم دی شب اودس وکړه نو کېدای شي خبره په جګړه د سره شروع شي نو ضد او جګړه نه پکاره نو یو قولی علاج دی چې ماشاءالله وایا یو عملی علاج دی چې کوم نبی علیہ السلام دغه د اوبو طریقه ښوولې ده دا علاج دی د نظر دپاره نو قریب ده چې دوی ته وښویي بابصارهم په خپلو نظرونو سره او دې معنا کولی شي قریب د هغه کسان کفرو چې کافران دي لیزلقونک چې تا اولی تا وښویي بابصارهم په خپلو نظرونو باندې نظر باندې تا دوکه کی یو سړی دی هغه ولاړ دی بیان کوي نو ته هغه ته وګورې بیا بل ته داسې اشاره وکړي وګوره که نه نو هغه به حیران شي چې دا اسداب کیسه وایي راته که نه کله چې یو سړی خبره کوي او بل د بل سره پوس پوس کوي داسې یا ده ته ګوري او بل ته داسې اشاره کوي نو هغه لازمي ده چې د هغه کوم خبره کوي بیان کوي نو هغه بیان د هغه نه ګډوډ شي نو دې کافرانو به همدقسې کول چې نبي علیه السلام کله خبره کوي نو دوی به هغه ته وکړه بیا بل ته داسې اشاره وکړه ورته وګوره که نه دې دپاره چې د نبي علیه السلام بیان د هغه تقریر ګډوډ کړي چې نه صحیح خبره وکړی شي او نه څوک په خبره پوه شي نو په دې غونډه توجه خرابېږي نو الله فرمایي ستا بیان داسې ګډوډ کوي ځینې ځایونو کې داسې طریقې که نه پخوا به دا مقرر بیان کو نو عام دی ورکوټي اختر کې بیان کو نو خلکو به پیسې سرسایې راوړې استاد جلې به ورکولې هغه بیان هم کو نو کېدای شي هغه استادان حضرات به کولی شو خو موږ نه شو کولی ښه نو دا د انسان غونډ چې کوم دی هر څه ګډوډ کړي نو دلته هم پخوا دغه شانتي وو نو چې ما تقریر شروع کړي چې کوم دی یو کس پیسې راوړې هغه ته مې اشاره کړله کمه راوړه دویم چې راغلی ما کېناته نو هغه نه چې یو شي کټ کړی دی که نه اوس ته بیان کوې چې کوم دی دی او بل ته پسې سرسایه دی پیسې دی خو 2-5 روپۍ به 100 روپۍ چې کوم دی نو غونډه توجه غونډ بیان د انسان خراب کړي اخوا چې هغه ناس کسان دي د هغوی توجه هم خرابه شي
ځکه دا یو راځي استاد سره ملاویږي، یو راځي استاد سره ملاویږي، دا غونډه هغه تماشا کوي. نو اخوا ته چې استاد کم تقریر کوي هغه ته توجه نه کوي. نو الحمدلله اوس هغه شی کټ شوی. استاد سره امداد کې کسر سے ورکه نو مخکې ورکه روسته ورکه، او د بیان په وخت کې به داسې نه کې. نو بهر کې نبی کریم علیه السلام چې کله داسې بیان کو نو دی باغ ته کته بل ته به داسې اشاره وکړه دې د پاره چې پیغمبر علیه السلام په دې بیان کې ګډ وډ کې د قران باندې څوک پوی نه شي. لما سمعوا الذکر کله چې دی ووري ذکر قران ويقولون دی وی انه دا پیغمبر علیه السلام لمجنون خامخاله ونه دی و ما هو نه دی دا الا ذکر مگر دا نصیحت دی للعالمین د پاره د مخلوق. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الحاقہ نازل شوه پس د سورۃ ملک نه دا امخ کې د سورۃ معارج نه. مصحف عثمانی کې یو کم اویم نمبر سورۃ دی او په اعتبار د نزول سره اته اویا دو کم اتیم نمبر سورۃ دی. وړاندې سورۃ کې بیان د منکرینو د رسالت او په دې کې تقریبا دا مضمون ذکر کیږي. یادا سی ویلې شي وړاندې صورت کې چې کم ده منکرین د پر عذاب د دنیا د باغ والا نمونه ذکر کړه، او په دې صورت کې چې کم ده منکرین د پر عذاب اخروی دی. عذاب اخروی تذکرہ کېږي، د معذب قومونو حال بیانېږي. الحاقه حق د قیامت نوم دی. حق ما امل حق سو خبر کو تعالی را چې حق سی شی دی. حق ویلی شي هغه سیس ته چې دا حق وي دا ثابت وي. و ما دراک سو خبر کو تعالی را مل حق چې حق څه شی دی. کذبت ثمود تکذیب کړو ثمودیان او عادیان بالقارعه د قیامت. څنګه چې حق د قیامت نوم دی نو قارعه د قیامت نوم دی. قارعه ویلی شي ټنګولو ته چې ته یو سیس داسې وټنګې. نو معنا دا ده چې دا قیامت आवाज د انسان دا غوږ داسې وټنګي. تفصیل دا ده فاما سمود هر چې سمودیانو فاهلکوا دی هلاک شول بالطاغیه په تیز आवाज سره. بالطاغیه تیز आवाज په جبرئیل او کو چې کوم دنو هلاک شو. یا طاغیه صفت و یا با سببیه و یا نبی معنا دادا هر چې سمودیانو په اهلکوا دی هلاک شول بالطاغیه په سبب د سرکشی باندې د سرکششیون الله هلاک کړ. و اما عاد هر چې عادیانو په اهلکوا دی هلاک شو بریحین سرسرین په هوا تیز سره. تیز هوا په دی باندې مقرر کړی شول. عاتیه چې دا سرکش هوا وا. عاتیه د عتو نراوت د معنا چې عاتیه علی خزانها کم چې د هوا څوکیداران پرشتي دي د اغوی نه بی اختیار شول. مفسرین دا ذکر کوي الله هوا ته اړه روکو په دونه مقدار باندې څنګه چې د دې ستنې د سورې او سوم دي دونه هوا ته وته وی چې عادیانو پسې ځای. نو چې دغه هوا را اوته چې کم دی نو بیا د پرشتو په کنټرول کې بیا نه و کمی چې دې څوکې نو عاتیه دا د هغه څوکیدارانو د اختیار نه وتله. سخرها الله مقرر کړی و علیهم په دې عادیانو باندې 7 لیال وشپې و 8 ایام او اتورز حسوما یو معنا د حسوما متتابعا پر لپسې په د هوا چلیدله، او دوی معنا د حسوما دا چې کنده بی خیر او په دې کې اس خیر نو. باقی دا خیرواله وړاندې مضمون ذکر کو چې دا غي د ورځو سره د چا سره تعلق نه، خیر او شر دا په اعتبار د اعمال سره. ورځ کې د ښه عملو کو نستاده لپاره خورس شولا، ورځ کې د ناکار اعمالو کو داسته لپاره به خیر شولا. فتر القوم تبئن دا قوم فيها پدې کې سورعا پرات دا چې کوم دی هوا په مسلط شونه بدی چې کوم څخه د مخ سره یوړل او دا صدا چې چا زر کورونو ته منډ کړي چا ځان چې کوم دی په سورنګانو کې پټ کړ نو د هوا نه به کوم ځای کې پټېږي هغه ځای کې به لاندې راتاو که په روشندان به نیغ ویستو او هلته به وړاندې چې د ځمکې ته راواچو او داسې به د بل ځای نه اوچتاو بل ځای کې به ایشتل داسې تړس تړوس یې ترې ویستو. نو سخره په دې باندې 8 ورځې وچلېدله کأنهم گویا چې دوی اعجاز نخلین کجوری دا سټان د کجوری دی خاویه اړولې شوي دا د بدن غټ خلکو د کجورو د تنو په شانته غټ غټ پراتو. فهل ترى لهم آیتین دوی د پاره من باقیه سبقا بقا یا مصدر دی تین دوی د پاره بقا نه بقا نشتا
یا دا صفت دے موصوف بطروبہ سی فهل ترى لهم آیتین دوی دا پارا من باقی مانا من نفس باقیت یو نفس باقی پاتے کی دن کے یو نفس پاکی پاتے شو یوم ندے پاتے شوے وجاء فرعون راغلو فرعون ومن قبله آغا چی دنا مخیو والمؤتفقات آغا چی اڑولی شوی دی پاگوی اللہ کلی اڑولیو بالخاطئ دی رات تکڑیو بالخاطئ پا گناہونو فعصوا د مخالفتو کو رسول ربهم د استازو د خپل رب فاخذهم الله دی اونی والاخذت الرابیه پنی ولو مضبوط سرا الله دا سه مضبوط اونی ول چې بیا خلاص شوی ندی ان لما تغلم من هر کله چې او بزیات شولې حملناکم تاسو بار کړی طوفان نوح کې حملناکم نه حملنا اباکم تاسو پلرونه مې کشته ته وخی جوال او چې هغه کشته ته خطلیو نو موږ دغه په شاګانو کې نو منګې چې کم دې بار کړو فل جاریه په کشته کې لنجعلها چې موږ دا کشته وګرځو لكم تاسو د پر تذکر نسیت او تعیها او د ذکی محفوظ وساتی اذن واعی وغنا ساتون کی کوم وغونه چې خبره ساتي نو دا خبره زارسه د نسیت د پر یاد وساتی فإذا نفخ في الصور کله چې پوک ولی شي پش پهله کې نفخه واحده یو پوک وحملت الارض او پور تکړه شي زمکه ول جبال او غرونه د خپل زین په دوکتا دا ټوکړه ټوکړه شي دکتن واحده په یو ټوکړه ټوکړه کېدل سره د زمکه حرکت راشي زمکه نه خپل زین او چته کې دا غرونه او چت شي به ټوکړه ټوکړي شي اسنګ ټوکړه شي کثیبا مهیلا دا شیش دا چکم ده شګه د بيدون کې فیوم اذن پدی ورځ باندې وقعت الواقع واقع بشي واقع کې دن کې واقعین مراد قیامت ده پدی ورځ براشي قیامت ونشقت السماء سری بشي اسمان فهیدا یوم اذن پدی ورځ باندې واهیدا بکمزورې وی نن اسمان سونه مضبوط دی چې کوم د ایس خلل پکې نشتا مرمت لیو نه غواړي پدغه ورځ باندې دا کمزورې کی والملک و پرشتی علی ارجائها پا اطراف د اسمان دی ويحمل عرش ربک و پا بارکڑے بی عرش در ربستا فوقهم د پاس د پرشتون یوم ازن پا دی ورز بانی سمانی اتبی دا اتدینو اتسشی دی دا اللہ پا علم کی دینو نبازی فرمی دا ات پرشتی دی سمانی ات پرشتی بازی وینا سمانی دا اته صفونه دي اوس د الله په علم کې دی چې دا یو یو صف څومره دی دا خو صفت دی چې ته د چا سره لګې کته لګولې شي چې سمانیه نو سمانیه افراد سمانیه صفوف سمانیه آلاف سمانیه الف آلاف نو اته زره وای اته لک وای اته صفونه وای احتمال پکې شته او کدا اته پرشتي شنو دا ناشنا مخلوق دی چې کم دی دا دنیا مخلوق نه دی او سه حضرات فرمایي چې اوس عرش نیولې ده سلور پرشتو په دغه ورځ باندې به عرش ونیسي اته پرشتي دا چې کوم کې د هنګامي ورځ د انسانان پیریان دا تمام را جمع شوي دي نو الله پاک دوی د پر سیکورټي خه مضبوط کړه کم ځای کې چې پروګرامونه یې کنه نه الته مثال سیکورټي کسان ګرځي پولیس لی والا زر کسان لکه نن پکې د پلان کې پارټي جلسه دا ګوره نو هغه ته امرو کې چې کله پولیټیکل ته ډي سي دوی چې لکه ته دلته جلسه د انتظام کلک کا ناغو ته نه پری راو وړي نو چې نور کله د ضروري جنن 5000 نه پری راغلی دا اومدارنګ اولین اخرین دا جمع دي الله سره حساب کوي د عرش پرشتي سلور دي نن وته سیکورټي خه مضبوطه شول اته کړي یوم اذن سمانی یوم اذن په دی ورځ باندې تعرضون استاسو پیشي بکې دي شي د الله مخه تبرا واسطه شي لا تخفا منکم نه پټيږي استاسو نه خافیتن پټي دن کې سوک داسې نشته چې هغه پټ شي اما من اوتی کتابه هر هغه کس چې ورکړي چې هغه خپل عمل نامه بیمینه په خپل خلاص فیقول زرد چې دی به وي ها چې کوم دی دا سکته او تنبیه د پاره دی ها خبردار اقرأوا کتابیه ولولی زما عمل نامه سړی امتحان ورکی چې کوم دی او نتیجه وتا وورولې شو چې دا سرټیفیکټ دیواله چې چا خې نمبر یې غسوله خوشاله نو دا د اخرت اعلی نمبر دي چې د خپاس شوی دی نو بل ته راشه کنه وګوره زما د عمل نامه اقرأوا کتاب یتاسول ولی زما عمل نامه او دا دون اعلی نمبر می زکه غستی دي چې دنیا کې می یقینو انی ظننت بشک زما یقینو انی ملاق زما خامخ کیدون کې ما حساب د خپل حساب سره
فهو دا کسب عیشت راضیه دا بی پاغ ژوند کې چې هغه به راضي وي تنه ده په جنت عالیه به په جنتونو اوچتو کې قطوفها میوې د هغې دانیه دا به نږدې وي کلو خورئ واشربوا اسکئ هنیئا ښه هضمېدونکي بما اسلفتم په سبب د هغه باندې چې تاسو مخکې کړي اعمال فی الایام الخالیه په هغه ورځو تېره شوو کې د دنیا ورځې تېرې شوي دي په هغه کې تاسو اعمال کړي واما من اوتی کتابه هغه کس چې ورکړی شي هغه ته عملنامه بشماله په خپل ګس لاس نو فیقول دی به وایي یا لیتنی افسوس دی ما د پر لم اوته کتاب یا چې نه وی راکړی شی ما ته خپله عملنامه کاش چې ما خو دا لیدلی نه وی ولم ادري زه نه پوهېدلی ما حساب یا چې څه دی زما حساب یا لیتها کاش چې دغه کانت القاضیه دا بیا فیصله څنګه چې دا نور ځناور خوري شي او فیصله شي داسې زم فیصله شوی ما اغنا عني بچ نکو زمانہ مال یا زما مال اغا مال خو زمانہ مصیبت بچ نکو حلق عني حلاک شو زمانہ سلطان یا زما حکومت او قوت اللہ دخوانا امر اکڑی شی خوزوه ونی سیدہ مجرم فغلوه پزور ایدنا باسی دا چکن دے پزور بانی ورننا باسی لکا سنگ چی یو میخ انسان پا دیوال کے ٹکوئی نو دا سی پزور بانی دے پا جہنم کی ورننا استیش ثم الجحیم صلوه بیا د جهنم ته ور داخل کړي ثم فی سلسله بیا په هغه زنجیرونو کې زرعها چې دغه غزونه 70 ذراع اویا غز دي نو دا اویا غز زنجیر اوس د الله په علم کې دی چې دا یو غزونه دي نو حدیث کې راغلی چې دا یو کړي په دې غربانه کې د غربته نه مېده شي نو چې یو کړي دومره درنه ده نو دا اویا غز زنجیر به ځان تسوي ایو صاحب چې کله دغه بیان کو عراق کې ناس دی وی دا اویا غز دی خدا یو غز چې کوم دی دا اویا باع دی او یو باع دا دومره دی وی چې زموږ د دې ځای نه والا تر مکې پورې عراق نه والا تر مکې پورې دا یو باع دی واضح او اویا وزید دا به یو غز وی اویا غز زنجیر دی دا څومره غټ سیز شو انسان په دې باندې تړلې شي سورۃ فجر کې ذکر کیږي دا سه الله وتړي چې بل کسي نشي تړلې په دې خله کې تور کته کې لاندې ته نو بس یو به ته نه تورات او کی 70 ذراع فسلكوه دا پکې نه باسي انه بشکد کان دا لا يؤمن بالله العظیم ایمان نه ورو په الله باندې چې عظیم ذات ده ولا يحض تیز ولنک ولا على طعام المسكين په خوراک د مسکینانو باندې دا اصولین و حضرات و مسئلہ کې دا اختلاف دی چې قیامت کې کافر ته عذاب ورکولی شي نو صرف په اصول ورکولی شي که نه په فروع باندې مکلف دی بعضې فرمایي په فروع مکلف خو بعد الایمان اولا دی صرف په اصول مکلف دی نو چې صرف په اصول باندې مکلف وای نو هلته به عذاب دا په عدم د ایمان دی چې ایمان یې نشته او چې څوک په اصول فروع دواړو مکلف وي نو به چې کافر ته عذاب کېږي یو طرف ته د عدم د ایمان او بل طرف ته د عدم د اعمالو چې د مونځ نه دی کړی د روژه نه دی نیولې نو بیا په دواړو باندې تکلیف دی نو دلته اعمال ذکر کېږي چې ولا یحض علی طعام المسکین د تیزول نه کول په طعام د مسکینانو باندې ولیس له اليوم نه به د پاره نن ورځې حاهونه په دې موقع باندې حمیمون څوک ګرم دوست یو داسې دوست وی چې هغه پلان کې لکه گرفتار شو زګورو به سره پروا نه کوي یو تیز انسان وی فل هر ستا په کیس باندې اکشن علی وای داسې ګرم دوست دی وی نه ولا تو نظر چې کوم دې سو داسې ګرم دوست نشته چې د اخلاص کی ولا طعام نبی در پر خوراکا الا من غسلین مگر دا به غسلین دا ویني زبی وبد جهنم دی لا یاکلوه چې دا بنخری الا الخاطئون مگر دا بخری خطا کار چې مشرکان دي فلا اقسم نعم حضرات ذکر کی لا زائد ده فاقسم اسدا فرمای چې لا زائد ما وایم د دې پر مدخول حذف ده فلا حاجت الى القسم حاجت نشتی قسم تو مع ذلك اقسم الله فرمای دغه باوجود ز قسم خورم بما تبصرون هغه چې تاسو یې نه او ما لا تبصرون هغه چې تاسو نه ته اینی انسانان ته نه پیریان ته اینی انسانان نه فرشتي ته اینی دنیا نه اخرت انه بشک د قران کریم لقول رسول کریم دا د بیان د پیغمبر عزتمند اشکال دا پیدا شوی دا د پیغمبر علیہ السلام وینا ده کدا د الله وینا ده
نو الله فرمایي دا د خولې د پیغمبر نه ده چې کوم دی وما هو بقول الشاعر او دا نه ده بیان د شاعر قلیلا ما تذکرون لک پتا سو کې نصیحت قبلی ولا بقول کاهن دا نه ده بیان د کاهن او جادوګر قلیلا ما تذکرون لک پتا سو کې غدي چاغي نصیحت قبلی نو دا د پیغمبر په خولې دا خو اصل کتاب تنزيل من رب العالمین نازل د جانب د رب العالمین. بعضی کسانو دا وی چې دا پیغمبر د ځان نه جوړي الله دا غي نه جواب کوي ولو تقول کده د ځان جوړ کړي وی علینا په موږ باندې بعض الاقاویل بعض خبره لا اخذنا منه موږ بدني ولو بالیمین په قوت سره بیا په مدني ولو په قوت سره او دې په ساته نه پرې خدا او دوی مطلب دا ذکر کوي شي لا اخذنا موږ بدني ولو بالیمین په خلاص سره نو د جلاد دا طریقې چې کم کس ته سزا ورکړي نو دا هغه د خی لاس باندې ګس لاس باندې ونیسي هغه را رواني مخامخ نو دا خی لاس باندې ګس لاس را ونیسي او د سره په خی لاس کې توري نو جدا سر ته نه وي الله وی کله د ځان نمنګ باندې خبري جوړی کړي وي نه ما به دا سکړو چې دا خی لاس باندې نیولې او په توره په مته سر کټ کړو نو ثم لقطعنا بیا موږ پرې کړو من هددنا الوتین رغنا دمره اما منکم بس نه یو کس تاسو نه من احد یو کس عن هددنا حاجزین بچ کون کې بیا بسوګنو چې دې زمونږ نه بچ کړي وي و انه بشک د قران کریم لتذکر نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو و ان لنا علم بشک من پویګو ان منکم بشک پتا سو کې مکذبین دروغ جندي و انه بشک دا لحسرت افسوس دی علی الکافرین فکافرانو باندې و انه بشک دا قران لحق اليقین خامخ حق دی او یقین دی وسبح تسبیح وای بسم ربک العظیم پنوم د خپل رب باندې چې لوی دی. کله چې دا ټوکړه نازله شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل اجعلوها فی سجودکم دا تاسو خپل سجده کې وګرځوئ نو دی وجنه د سجدې تسبیح مقرر شو چې کوم سړی سجدې ته ځي نو پکې بداوي سبحان ربی العظیم دا د سجدې تسبیح شو. رستو بل سورۃ روان دی چې کله هغه نازل شو سبح اسم ربک الاعلى نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل دا تاسو په سجده کې وګرځوئ نو په سجده کې به سبحان ربی الاعلى ویل شي او په رکوع کې سبحان ربی العظیم دا د رکوع د سجدې تسبیحات وګرځول شو. بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ المعارج مکی سورۃ نازل شوه د پس د سورۃ حاقین او مخکې د سورۃ نبأ مصحف عثماني کې اویم نمبر سورۃ د اعتبار د نزول سره یو کم اتیم نمبر سورۃ ده. مخکینی سورۃ کې بیان د قیامت او د مجازات او په دې کې هم مسله د مجاز او د اعمالو د بدلې ده. سأل سائل تپوس کی تپوس کون کے بے عذاب واقع پا عذاب واقع کی دن کی باندے دے دا عذاب تپوس کی چا عذاب راولا عام حضرات فرمیدہ نظر ابن حارسو اگر دا مختل چکم دے اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء کدا پیغمبر ستا حق یو منگی نمو منگ لعذاب راکا نو دی عذاب غواړي الله ولا عذاب ورکړو للکافرین د پاره د کافرانو لیس له الدافع نبی د غي د پاره د فکون کې من الله د الله د خرزل معارج د ذل معارج لازمی هم استعماليږي متعدی هم استعماليږي لازمی استعمال شي د الله د خوانه داسې الله ذل معارج د غزاد خاوند مرتبه ده الله پاک ډېر لوی مرتبه او عظمت والا ده او متعدی استعمال کې نزل معارج د لپاره چې کوم دی الله پاک ذل معارج خاوند اوچتول دی نو دا مخلوق اوچتای تعرج الملائکه خیج فرشتي الله تورح او جبريل الیه الله تبیو من پاغورس کې کان مقدارو جی بداغه مقدار 50000 سنه 50000 کالا دلته 50000 ذکر شول مخکې هزارم ذکر شوی دی. بعضی مینز کې تطبیق دا ذکر کړي یمان رحمه الله دا سے فرمائی چې په آخرت کې به دا سے بیل بیل پاټکو نه په دیو یو پاټک پته 1000 سال ایساره کې نو مجموعه به چې کوم ده 50 پاټک نو 50000 کال شو. فاصبر صبر کوا صبرا جمیل صبر خیستا انهم بشکد يرونه الى قیامت بعید لري ونراه قریب زینم دا قیامت نږدې تاسو ته خلک ښکاری الله وې دا نږدې ده داغه حالت دادی
یوم هغه ورځ تکون السماء چې شي د اسمان کالمهل په شان د خټه د تیلو داسې به کمزوري شي. وتكون الجبال شي به دا غرونه کالعهن په شان د ډانډس شوي وړې. یو په ډانډس باندې چې وړې ووهلی شي نو مطلقې وړې نه هغه وړې چې هغه ګډه وړې هم پکې سره ده هم پکې سپینه ده ځکه دا غرونه دغه شانتې مختلف رنګونه دي. نو دا هغه وړې چې ګډه وړې او په ډانډس ووالی شي. ولا يسألو تپوس بنکی حمیم یو ګرم دوست حمیما د خپل ګرم دوست نه بل دوست گرفتار دی نو دی خلاصولی شي نه نو دی به یې دي نه که لیدلی بیا دی. الله فرمایي یبصرونهم خو ته چې کوم دی ګوري یبصرونهم دی ته به ښولی شي چې دا د هغه دوست دی او په دې عذاب کې گرفتار دی. یود المجرم خو خیبه مجرم لو یفتدي کاش چې دی پیدیه ورکي من عذاب یومین د عذاب د دې ورځې نه ببنیه خپل زامن ورکی و صاحبته خپل بیبی ورکی و اخیه خپل رور ورکی و فصیلته خپل قبیله ورکی التي اغا قبیله تؤویه چاغه ته د پناه حاصله ولا سم مصیبت براغه خپل قوم ته بلړ. اوس د غوړ د غون قوم دې گرفتار شي خو چې ز خلاص شوی. و من فی الارض هغه چې پزماکه کې دي جميعا ټول ثم ينجيه به تخلاصې ملوشي کلا د تحر پر رد ورته وي کله معنا انکار سره کله معنا د حق سره کلا حق دا کلا دا سندا انها بشک دا جهنم لزوا د پر لمبی دی دا بلمبی وی نزاعتا للشوا راوستون کې د سرمنی د سر لرا بدن کې د سر د سرمن ډیر کلکی دا په دې باندې راوستي شي. او باز وی شوا هغه اندام ته وی چې داغه پکټ کېدل سره انسان قتلیږي. نو نزاعتا در راوستون کې د لشوا اندامون لر داسې اندامونه چې هغه نه انسان کټ کیږي چې دا گویا نبه امر په دې باندې راشي. تدعو دا برابر ایمان هغه څوک ادبر چې هغه شاکړي د چکم د ایمان توتولنا او ګرځېدلې ده. وجمع فاوعى بجمعكم لو خي محفوظ کو ان الى ربك بشک استقبل رب ته ان انسان بشک انسان خلق هلوع دا پیدا ده هلوع هلوع د انسان صفت ده په خپل رستو چې کوم ده دا تفصیل ذکر کیږي دا هلوع ستوي لازمی معنی ده بے صبر انسان پیدا ده چې کوم ده هلوع بے صبر اذا مسه الشر چول سیګه د تشر او تکلیف جزوعا ده پریاد کوونکی و اذا مسه الخير کله چې تو ورسیږي خیر نو منوعا دا خیر منع کوونکی نه دا معنا لازمی بے صبر وته وي. الا المصلين الذين مگر هغه منځ گزار هم على صلوات صلاتهم چې په خپل منځونو باندې دائمون دوام اختیاري دا په دې بدو صفاتو کې لري. والذین هغه کسان فی اموالهم چې دا په مالونو کې حق معلوم پدې کې حق او حساب معلوم للسائل د پاره د سوالګر د په مال کې حصہ د هغه مسکین د پاره او چې هغه سوال کوي غواړي والمحروم او هغه سوالګر چې هغه سوال نه کوي. مال کې د دوه حصہ کې که څوک غواړي نو عمر کې او کنه غواړي نو عمر ور کوي. والذین د هغه کسان یصدقون بیوم الدین چې دی تصدیق کوي د ورځې د قیامت. والذین هغه کسان دي هم من عذاب ربهم چې دی عذاب د خپل ربنا مشفقون دا عذاب د خپل ربنا مشفقون یریدون کی دي. ان عذاب ربهم بشک عذاب د رب د دوی. والذین هم من عذاب ربهم د الله د عذاب نه مشفقون یریدون کی دي. وجد د چې ان عذاب ربهم غیر مأمون د دې نه امن نشي کېدی چې انسان ته نه بے خوف شي بے خطرې شي. والذین هغه کسان دي هم لفروجهم د خپل شرمګاونو د پر حافظون حفاظت کوي الا على ازواجهم مگر نه پخپلو بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانهم هغه چې مالکان وي د دې لاسونه کم چې دی وینځي دي نو کته نه پرده نه د خپل بیبی نه او د وینځي نه نو خیر دی ځکه فإنهم بشک دوی غیر ملومین پدې کې نه دی ملامت کړي شي وي او معنی بتاغه هغه سوچ ولټي ورا ذالک غیر د دې نه بللار نخبل وینځه او نخبل چې کم دی منکوحه بیبی ده او بل ځای تخپل بدن ښکارا کی او بل ځای چې کده خواهشات پوره کوي اولئک پس دا کسان هم المعتد هم العادون امدا زیته کوونکی دي حد نه متجاوز کو دا زیته ده. اوس آل د سورۃ مومن کې دی چې هغه اره طریقې باندې انسان خواهش پوره کوي د دې دوه لارو د جواز نه علاوه دا بعادون کې حساب وي.
والذین هغه کسان دي هم لاماناتهم چې د خپل امانتونو د پاره وعهدهم او د خپل وعدو د پاره راعون ساتون کی. نو دای صفت دی چې د وعده با خیال ساتي په خلاف د منافق نه. منافق د وعده خیال نه ساتي چې څنګه حدیث کې ذکر دي. آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نشانات دي. اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان او اذا تكلم فجر. والذین هغه کسان دي هم بشهاداتهم قائمون چې دوی په خپلو ګواهیانو باندې قائم دي. کما گوی د ناغه چې کوم د صحیح طریقې باندې کوي. والذین هغه کسان دي هم علی صلاتهم په خپلو منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي. نو آلته مسله ذکر و د منځ، دلته مسله ذکر د منځ، آلته صفت ذکر کېده د دوام، دلته ذکر کېږي د حافظون. اولئک دا کسان فی جنات مکرمون، دی به په جنتونو کې عزت به کولی شي. فمال الذین پس دی هغه کسان د پاره کفرو چې کافران دي قبل کستا طرف ته مهطعین را منډې وي. مهطعین ستا طرف ته را منډې وي. نو دا ولی چې کوم دی داسې ستا خواته را جمع کېږي. عن الیمین خي طرف ته، وعن الشمال او ګس طرف ته عزین. دا جماعتونه ناس دي د شر او دورانی د پاره د پیغمبر علیه السلام د تکلیف د پاره. آیت مکی کل امرئ منهم، هر یو کس د دوی نه ایو دخل جنت النعیم چې دی به داخل شي جنت د نعمتونو ته. کلا هرگز دا سر د نعمتونو ته په کفر نشه رسیدلی. انا خلقناهم بشک ما دوی پیدا کړي به بما دا غنه یعلمون چې دوی پیژنې دی ته پته چې انسان د سنه پیدا دی. فلا اقسم برب المشارق، ز قسم خورم پر رب د مشرقونو. لا زائد لا حاجت الى القسم، حاجت نشتی قسم ته. ومع ذلك اقسم، قسم خورم علا پدې خبره مون قادر یو ان نبدل چې موږ بدل کراولو خیر منهم غرد دوین دا لری کوم نور پیدا کم. وما نحن من غنی بمسبوقین، عاجز کون کی عاجز کیدون کی چې ګینه دې لری کول نه مون عاجز شو، د نور درا واستل نه مون عاجز شو. فزرهم پرېږ د بدوی یخودو چې دین نوزی په خپل باطلو کې ویلعبون او لوبې کوي. حتی تر دې پورې یلاقو یومهم الذی چې مخامخ شي د هغې ورځې سره. یومهم الذی هغه ورځ یوعدون چې دوی سره وعده کېږي. یوم هغه ورځ یخرجون من الاجداث چې دوی راوځي د خپلو قبرونو نه. اجداث د جدس جمع د قبر ته وایي. نو که قبر کې که په هر ځای کې هغه ځای نه به راوځي. او اکثر انسانان د دنیا چون کې خپل مړي ښخوي، دا اکثریت په بنیاد باندې اجداث ذکر کوي. اذا من الاجداث د قبرونو نه سراعا په جلتې سره کانهم گویا چې دوی الی نصب خپل بوتانو ته یفیضون منډې وي. څنګه چې دا مشرکان د خپل بوتانو ته را منډې وي، نو قیامت کې به داسې د انسانان اسرافیل علیه السلام ته منډې وي. او یا د نصب نه مراد چې کوم د نشانه ده. دو کسانو ځان د پاره نشانه مقرر کړه او هغې د پاره منډه شروع کړه چې څوک به مخکې رسي. دا به څونه کوشش کوي. نو الی نصبن هغه نشانې ته یفیضون چې دی منډې وهي ځانو ته رسوي. داسې به دی د اسرافیل علیه السلام د اواز پسې رواني. خاشعة ابصارهم، ذلیله به د دوی سترګې. ترحقهم ذله، رسېدلی به دوی ته ذلیلوالی. ذلک الیوم الذی، دا هغه ورځ ده کانو یوعدون چې دوی سره وعده کېدی شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ نوح نازل شوه ده پس د سورۃ نحل نه او مخکې د سورۃ ابراهیم نه. مصحف عثماني کې یو اویم ده او اعتبار د نزول سره هم یو اویم ده. مخکینی سورۃ سره مناسبت دا ده چې الته مجازات خاصه ذکر کېدل د خاصو کسانو د لپاره چې دا لانې ده او پلانې ده. دلته مجازات چې کوم ده عامه ذکر کې د مختلفو. دلته مجاز خاصه چې یوازې د نوح علیه السلام قوم د دغه تذکره کیږي. د نوح علیه السلام تذکره دا کافی اندازه قرآن زیاته کوي، ځکه دا لومبنی تشریعي پیغمبر دی. دا لومبنی هغه پیغمبر دی چې د قوم هلاک شوده دی. نو دا هغه واقعه زیاته قرآن کې ذکر شوې ده، خاص کر په دې صورت کې مستقل صورت په نازل شوې ده. انا ارسلنا نوحا، بشک موږ لګلو نوح علیه السلام الی قومه، خپل قوم ته په دې مضمون ان انذر قومک چې تویر خپل قوم من قبل ان یاتیهم، مخکې د هغې نه چې راشي دوی ته عذاب علیم، عذاب دردناک.
قال نوح علیہ السلام فرمایل یا قوم ازما قوم انی لکم بشک استاسو دپاره نذیر مبین يرون کې مخکاره تاسو د الله د عذاب نه يرون ان يعبدوا الله تاسو عبادت کوي د الله پاک وتقوا د الله نه ویریږي واتعون زما اطاعت وکي یغفر لكم بخنه بو کې تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو تاسو سو دامین زائد وي یغفر لكم ذنوبکم الله بس تاسو ګناهونه معاف کی ځکه په ایمان سره مخ کې چې څومره ګناهونه شوي دي هغه بخښه او بعض دامین د تبعیض د لپاره وي یغفر لكم بخنه بو کې تاسو ته من ذنوبکم بعض ګناهونه تاسو چې هغه حق الله دی او کوم چې د عبادت او بندګانو حقوق دی هغه په خپل ځای باندې ويؤخركم تاسو برستو کې الی اجل مسمى هغه ټیم مقرره پورې چې الله کوم مقرر کړي هغه ته ورسیږي یغفر لكم په دې ایمان سره چې کوم دی الله بس تاسو بخنه وکي هم دا وجه چې ایمان سره د انسان خطا معاف کیږي حدیث د عبد الله ابن عمر ابن عاص سے مدته وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست کو چې ایمان اورم تاسو رلم به الله ستي وکړو چې پیغمبر علیہ السلام ته لاس ورنږدې کو نبی علیہ السلام هم لاس نږدې کو عمر صاحب ته واپس لاس وتختم نبی کریم علیہ السلام ته تاسو کو عمر صاحب ونی تا خو خپل درخواست وکړ بیا ولې لاس تخته وی جی بیعت وکوم خو شرط بدای چې الله به مخکینی ګناهونه ماته معاف کړي بیا بیعت کو چې مخکینی جرمونه راته معاف شي نبی کریم علیہ السلام ورته فرمایل ولتا ته پته نشته الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام سره د انسان مخکینی ګناه معاف کیږي حج سره د انسان ګناه معاف کیږي همدارنګه هجرت سره معاف کیږي نو نوح علیہ السلام دوی ته وی تاسو ایمان راوړئ نو الله بس تاسو ګناهونه معاف کړي یو قول موافق تمام دیم قول موافق صرف حقوق الله حقوق العباد به ادا کول غواړي بیا یغفر لكم من ذنوبکم چې څوک ټول معاف کول غواړي نه هغه من بیانیه وي تاسو ګناهونه به معاف کړي او چې بعضی ګناهونه معاف کول وي هغه به من تبعیضیه وي ويؤخركم تاسو برستو کې الی اجل مسمى هغه ټیم مقرره پورې چې کوم د دنیا ژوند دی هغه به د باندې لک په سہولت تیر شي ان اجل الله بشک هغه ټیم چې الله مقرر کړی دی اذا جاء کله چې هغه ټیم راشي لا يؤخر غن رستو کېږي لو کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ قال او فرمایل نوح علیہ السلام ربي ازما رب انی دعوت قومي بشک مرو بل خپل قوم لیلا د شپې و نهار او د ورځې د شپې می متدعوت ورکو د ورځې می متورکو ولم يزيدهم زیات نه کدوې د پر دعا ازما بلنی الا فرارا مگر تیختا مارا بلل او دوی خچ کوم د تختیدل و انی بشک ازم کلم دعوتهم کله چې ما دوی راو بلل تغفر لهم چې تور تبخنه وکي جعلوا اصابعهم دی وګرځول خپل ګوتې فی اذانهم په خپل وګونو کې نو دا کنایه د چکم دی چې دا ګوتې په دې غوږ کې خپ زور ومنډله ځکه په دې غوږ کې ګوته نه دا خو انامل وي د ګوتې سر په غوږ کې خلق دي نو ما دوی راو غوښتل دي د پاره چې تو تبخنه وکړي دی وګرځول اصابعهم خپل ګوتې فی اذانهم په خپل وګونو کې واستغشوا ثيابهم دی ځانونه ونغختل په کپړو کې شپدا په کمره کې ځان ډېرې کپڑے کمبلې تو کوي اوس موږ څه خبرېږي واستغشوا ثيابهم او دغه قوم د نوح علیہ السلام په کپڑا په ځان باندې خپل صادر کمبل واچو چې نوح علیہ السلام ته ګوري نه ځکه دا نظر باندې بدلږي الله فرمایي واصروا دی مستمر او همیشه شول پر خپل کفر واستكبر استکبار او دی تکبر او په تکبر کول سره ثم اني دعوتهم بما ديروا بدل جهار اخکارا می دعوت ورکو ثم اني اعلنت لهم بما اعلان وکړ دی د پر واسررت لهم او پټ می دی دعوت ورکو اسرانا په پټ دعوت سره اخکارا پټ می عمر نه خول فقلت ما ورتدا سی استغفر ربکم تاسو بخنه غواړي د خپل ربنا استغفار کړي غټي پیدي دلته الله جل جلاله د استغفار 15 فائدې ذکر کړي نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم ته فرمایي تاسو استغفار وایي او الله د استغفار دلته 15 فائدې ذکر کړي نو استغفروا ربکم انه بشکد کان غفارا دا دې بخون کې یو پیدا دار چې الله به دې وبخي انه کان غفارا
نو ته وایې استغفر الله، الله به دې بخښنه وکړي. دویمه فایده ده یرسل السماء راوبلیږي اسمان علیکم په تاسو باندې مدرارا په شبو شبو باران. باران چې وي د علاقې آبادي وي، فصلونه آباد وي، الله به باران وکړي. حضرت عمر صاحب یو ځلې استسقا دپاره ووتو د باران د دعا دپاره، بس یو څو ځلې استغفار ویې بیا واپس یې وکړه. چا تپوس وکړو چې تاسو خو استسقا کوله؟ وایي ما چې کوم دی استسقا وکړه، طلب د اوبو مې د الله نه وکړو، په کومو لارو چې د اوبه راکوزېږي نو ما د الله نه اوغوښته. نو په دې استسقا کې حضرت عمر صاحب صرف استغفار ویل. دا صرف استغفار وایي، دا هم د استسقا یوه طریقه ده. نو الله پیدا ذکر کوي چې اسمان به په تاسو شروع شي مدرارا په شبو شبو باران. او دریمه پیدا یمددکم، الله به ستاسو امداد وکړي به اموال په مالونو سره، الله به تاسو له مالونه درکړي. څلورمه پیدا وبنین، الله به زامن درکړي. اولاد دې نشته نو استغفار ډېر وایه. او پنځمه پیدا ویجعل لکم، وګرځوي ستاسو دپاره جناتین باغونه. او څوک د هغې نه بیل دا وایي نو بیا به شپږمه پیدا ذکر کړي ویجعل لکم انهارا، او وبګرځي الله ستاسو دپاره د اوبو نهرونه. او کله د مخکې سره یې حساب کړي نو پنځه به شي. ما لکم سدی تاسو دپاره لا ترجونه چې تاسو امید نه کوئ لله وقارا، د الله دپاره د عزت، د الله د عزت خیال ولې نه ساتئ. وقد خلقکم، حال دا چې الله تاسو پیدا کړي اطوارا په مختلفو اطوارو باندې، یو طور نه بل ته بدلېږي، د بل نه بل ته بدلېږي. نو یا خو نطفه یا د وینې ټوکړه شي، یا د غوښې بوټی شي، یا پکې به روح واچولی شي. علم ترو تاسو نه ګورئ کیف خلق الله، څنګه پیدا کړي الله پاک سبع سماوات و اسمانونه طباقا، یو د بل د پاسه. وجعل القمر، ګرځولي الله پاک سپوږمۍ فیهن، په دې اسمانونو کې نور رڼا. وجعل الشمس، ګرځولي دې انوار سراجا ډیوا. والله انبتکم، الله تاسو پیدا کړي من الارض، د ځمکې نه نباتا پیدا کولو سره. الله د ځمکې نه تاسو پیدا کړي په اعتبار د آدم علیه السلام، یا د په اعتبار د غذا سره، یا هر انسان د پیدا د خاورې نه وینو. ثم یعیدکم، به تاسو واپس کی فیها په دې ځمکه کې، ویخرجکم، تاسو به راوباسي قیامت کې اخراجا په راویستلو سره. والله جعل لکم الارض، الله ګرځولې ستاسو دپاره ځمکه بساطا فرش. ته دې نه فرش کار اخیستی شه، که پې آرام کې او که پکې ګرځې، چې انسانان دا خرابه نه کړي چې کوم دی نو الله چې کوم دی ستاسو دپاره څه فرش وګرځولی ستاسو د پیدې دپاره. لتسلکو منها، چې تاسو ځئ په دې لار کې سبلن فجاجا، په لارو پراخه پراخو باندې. دا نعمت وي چې په لار باندې پراخه لار باندې منزل مقصد ته ورسېږي. قال نوح رب، فرمایل نوح علیہ السلام ای زما رب انهم بشک دی عصونی، زما مخالفت یې وکړو. واتبعوا، دی تابعداري وکړه من د هغه چا لم یزیده ماله ولده، چې هغه زیاتوالی نه کوي د دپاره نه د مال او نه د اولاد. دا یو هم نشي زیاتولی الا خساره، مگر تاوان زیاتی. ومکرو، دی تدبیر وکړو مکرن کباره، په تدبیر لوی سره. وقالو، داسې ویل لا تذرون الهتکم، تاسو مه پرېږدئ عبادت د خپلو الهو. ولا تذر، تاسو مه پرېږدئ ودن ولا سواعا. دا پنځه نومونه اخیستی شي، ویلی شي چې دا د نیکانو حضرتو نومونه وو، هغوی وفات شوي دي. او بیا دوی چې کوم دی لګېدلي دي او د هغې تصاویر یې برابر کړي، شیطان ورته دا غونډې جالې وښولې چې ستاسو دا مشران وفات شو، تاسو په هغې پسې خفه یې، د هغې په شکل تصویر جوړ کړه، نو دته به ګورې ستا پې تنده ماتېږي. څه ورځې پس چې دا کسان وفات شو، نورو ته ویې چې ستاسو مشرانو دا بوتان او دا شکلونه ورېښي، دی مخې ته کېښول، تاسو خو بیا ده به یې وروسته مو کېښلي، نو دا تصاویر یې مخې ته وله راواړول چې داسې بله طبقه رو راته هغې ته دا مشرانو ستاسو دا تصاویر ولې کېښلي، دی عبادت یې کوو. نو په عبادت کې چې کوم دی دی ګرفتار کړه. دلته پنځه نومونه ذکر کیږي او په دې دریو باندې لا مستقل داخليږي، په دې دوو باندې لا نه ذکر کیږي. دا د دې دریو لویوالي ته اشاره ده چې دی پکې هغه سرکرده غټ غټ خدایانو، نو دی خپل مینز کې بل ته وی لا تذرون، تاسو مه پرېږدئ ودن، ود د بت نوم دی، ولا سواعا، او مه سواع پرېږدئ، ولا یغوس و یعوق، او یغوس مه پرېږدئ. دا درې پکې هغه ډېر غټو، نو ځکه دا په لا سره مستقل ذکر کیږي. او دا دوه بغیر د لا نه چې یعوق دی و نصر او نصر دی. فقط اضل، الله فرمایي تاقي سره دی ګمراه کړي دي کثیره ډېر.
ولا تزيد الظالمین مزیت ظالمانو د پر الا ضلالا مگر گمراهی. اما خطیئاتهم د بازی د گناهونو د دوینا چې د کوم خطیئات کول. اغرقوا دی غرق کړه شول فادخلوا نار داخل کړه شول اورتا. اغرقوا وړاندې عذاب قبر متعلق د آیاتونو احادیث مبارکه وي. هغه آیاتونو کې یو دا آیت هم د عذاب قبر دلیل دی. ګور د غرقېدو سره متصل په اور کې داخل شول نه قیامت اور خو بل قیامت د حساب نه پس راځي نه پته لګي دا د برزخ چې کم دی اور او عذاب دی. فدخلوا تاسو داخل شي نار اورتا فلم یجد بن بمزلهم د خپل ځان د پر من دون الله غیر د الله نه انصار سوک امدادي. وقال نوح رب فرمایل نوح علیہ السلام ای زما رب لا تذر مپرګدي على الارض پدیزما کا باندې دیارا پدیزما کې فائد دیارا یا د دار جمع دن دار ویلې شي کور تن په مقدس مکه یو کور اوم پرې نه دی. لا تذر على الارض من الكافرين دیارا د دار جمع ده یو کور اوم پرې نه دی. او یا چې کوم د مراد نه باشندگان دي نو د خیره کې چې د دین پرې په مقدس مکه باندې دیارا معنا احدن یو اوم پرې نه دی دا غون الله لري کې. دا بعض دیار دار یدور چکر ته وي ګرځیدون کی تا نو معنا پدې کې جمد خپا او جمد ژوند چپرې ده. دیار دوران ویلې شي ګرځیدو ته. انک بشکتو انتظرهم کتدوی پریک دیو دلو عبادک دیب گمراہ کستا بندگان ولا یلیدو او دوی نزیگئی الا فاجرا مگر چیزی کئی ناغا دے فاجر اغا بدکار دے کفار دے کافر. رب اغفر لی اللہ ما تبخنا وکی ولی والدی زمان مربطا تبخنا وکی ولی من دخل اغا شادا پر چاگا داخلی گی بیتی زمان کور تا پا ایمان سر رغلی دے مؤمنن چی دے مؤمن دے ربهم دا مؤمنو وللمؤمن دا مؤمنان دا پر بخنا وکی او ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړی او مؤمنان خزو د پر ولا تزيد الظالمین او مزیت ظالمانو د پر الا تبارا مگر هلاکت. آیت نه پته ولګی د چې د نوح علی السلام مور پلار د مؤمنان رب اغفر لی ما تبخنا وکی ولی والدیا نو دا دوانه چې کوم د مؤمنانو زکه دغه د پر د دعا سوال کوي او دې سره چې زما کور ته د ایمان سره څوک راځي ک ناری نه دی او ک زنا نه دی دا ټول چې کوم دی بخنه وته وکي. لہذا بیا الله پاک دوی له عذاب ورکو څنګه چې تا وړاندې قران کریم کې په دې باندې عذاب مسلط شو ولا تزيد الظالمین الا تبارا.